الله من الشيطان الرجيم. قادياني مسألة كتاب جبريل دارا من ما جاء ربنا وقت كتاب ما المرودية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. د قرآن مجید نه د هدایت د اغستو د پارا یو شرط خداو چې تقوای او داغه مختلف معنی وي. یو معنا دام وا چې سړی د ګناه او د ثواب فرق پیژني او مني، انساني او ساروی نه. دویم شرط داو چې ایمان بالغیب بلري. ایمان بالغیب معنا دا دا چې د منلو د پاره با دا شرط نه لګی چې زه به وینم او محسوسیږي به نو اله به منم، بلکې چې الله تعالی وایي نو زه به منم، چې پیغمبر وایي نو زه به منم. با الفاظ دیگر د خپل سترګو او د خپل غوګونو او د خپل عقل نه بزیات اعتماد په الله تعالی کوي، او چې د دین زیات اعتماد په الله تعالی نه کوي نو دل بیا حق نه دی حاصل چې د الله نه اجر وغواړي. چې په چا زیات اعتماد دی داغه نه دی اجر غواړي. دریم شرط داو چې دی به مهمل نه، دی با اطاعت تا تیار، عهد اطاعت بکی، او دغه عهد اطاعت تم گوره کلا ایمان وی. دا د ایمان یو خط تعبیرم دی چې دا معاهده با دی وکی چې زب اطاعت کوم، باقی د اطاعت با بیا اخوا نور مسئله و تفصیلات بیرازی. خو بنیادی طور بدا خبره ده تسلیم کی چې او زه به خبره منم. لکه یو سړی په یو اداره کې راځي نو هغه نه دا شرط والی چې لکه د ادارې د قواعد او ضوابط پابندي وکړي، دی وایي ښه پابندي وکوم. بیا ورو قواعد او ضوابط کله نوي نوي را پیدا کیږي او کله زاړه یو وایي لکه تا دا ویل دي ته د قواعد او ضوابط پابندي کوي، نو یو قاعده دا ده، بل ور بیا ورته وایي بله دا ده، بل ورته وایي بله دا ده. نو دا منز دا گویا کہ دا عہد اطاعت اعلان دے، ځکه چې دا بالکل یو مستقل او دائمی اطاعت دے. او دې منز کې چې دنه کومه فلسفه ده نو هغه خو بیا ډېره خبره به اوږدېږي. کني په دې کې دنه دا د عباداتو دا ټوله قصه په دې کې دنه شامله ده، ټولې خبرې پکې شاملې. دا د اطاعت د ټولو نه بهترین مظهر دی. اول ځل چې سړی تکبیر اولا وی تکبیر تحریمه، نو د هغې دپاره د ټولو نه اولنۍ خبره څه ده چې لاسونه به اوچتوي. دا لاسونه اوچتول د دستبردارۍ دی ته، دستبرداري، سرنډر کېدل. څوک چې چاته تسلیمیږي نو لاسونه اوچت کړي. فوجیان د چا تالاشي اخلي او خطرناک سړی و تخکاری ویلا سوچت
یو مورچه بلې مورچې ته تسلیمیږي نو هغه لاسونه اوچت کړي. دست بردار، لاس پسر. پښتو کې هم دا خبره کوي، وای دا فلانکې سړی د فلانکې خبره نه لاس پسر شو. دست برداری. اگر درویش بر یک با یک حاله بماندی، سرو دست از دو عالم برفشاندی. دا فارسی کې هم داسې وایي، سرو دست از دو عالم برفشاندی. نو د دې مونځ دا اولنۍ شروع د دې نه کېږي. امام ابو حنیفه رحمه الله هغه څه سوالونه کړي د الاشباح والنظائر د ابن نجیم کې لیکلي دي، پوره تفصیلات دي. امام ابو حنیفه ډېر ښه بهترین نصیحتونه دي. او زه وایم چې کاش د فراغت سره فورا یا د هغې نه لږ مخکې وروستو ما ته دغه خبرې چا ویلي وې چې دا هم پکې شته. دا خو په خپله مطالعې نه وروسته اوس 2-3 کاله مخکې مطالعې کې کتاب راغی نو پته ولګېده. حالانکې هغه په ابتدا کې پکار و. هغې کې ډېرې خبرې داسې دي چې هغه د علم نه د فراغت سره، د مدرسې نه د فراغت سره، چې فراغتو ته خلک وایي که نه، تحصیل علم نه سړی اوزګار شي، نو د هغې سره زده کول پکار. نو پای کې یو خبره دا ده چې د استاد سره ملازمه، د خپل شیخ سره به باقاعده څه وخت تیری. او دا خبره که چا کړې وه که چا نه وه کړې وروستو پته ولګېده. خو ما د موسی علیه السلام او د شعیب علیه السلام د دې خبرې نه دا معلومه کړې وه چې کم از کم 8 کاله به یو سړی د خپل شیخ سره تیری، نو هله به د هغه نه پوره څه زده کوي. داسې په یو ځل 2 کار نه کېږي، دا مسلسل ملازمه. نو هغې کې هغه امام ابو یوسف متعلق څه خبره شوې ده چې هغه د خواله نه راته، نو بیا ورپسې څه سوالونه لیږلي. نو یو سوال پکې دا و، 6 سوالونه لیږلي چې تا ته خو ځان ډېر لوی ملا ښکارېږي نو زما خواله نه راځي. نو چا ته یې ووایي چې د دې مسلو تپوسونه ترې وکړه. نو پای کې یو مسله دا وه چې دا مونځ په فرضو شروع کېږي که په سنتو شروع کېږي. نو هغه د امام ابو یوسف نه تپوس وکړو، وی مونځ په فرضو شروع کېږي که په سنتو؟ نو هغه وی په فرضو. وی غلط دی. وی په سنتو. وی غلط دی. نو وی څنګه؟ وی په دواړو یو ځای شروع کېږي، فرض او سنت دواړه یو ځای دي. الله اکبر. سنت لاس اوچتول او فرض تکبیر تحریمه ده. نه به لاس مخکې اوچته او نه به تکبیر مخکې وي، دواړه به یو ځای وي. دا په یو ځای شروع کېږي، په فرض او په سنت یو ځای شروع کېږي. نو دې لاس اوچتولو کې څه حکمت؟ بیا د هر طرف نه مخ راواړوه او دغه یوې قبلې ته مخ، او د ټولې دنیا انسانان به دغه یوې قبلې ته مخ کوي. هر څوک به د هر طرف نه مخ راوړی، که مشرق و که مغرب و. او دې کې عجیبه کمال دی چې دا کعبه دلته ده، نو څوک په شمال کې دي نو هغه به جنوب ته مخ کوي، څوک په جنوب کې دي نو هغه به شمال ته مخ کوي، څوک په مشرق کې دي نو هغه به مغرب ته مخ کوي، څوک په مغرب کې دي نو هغه به مشرق ته مخ کوي. ا دې معنا دا ده چې نه به څوک مشرق ته مخي او نه به د چا مغرب ته مخي. ځکه چې که مشرق ته مخ وي نو مغرب والا به بیا غلطي سه، او که شمال ته مخي نو هغه جنوب والا به غلطي سه. پته ولګېده چې نه په مشرق کې چل دی او نه په مغرب کې چل دی. دا به ټول د یوې کعبې ته رامخ کوي. نو دې دوو خبرو باندې که ته سوچ وکړې نو دا د عهد اطاعت یو ډېر لوی زبردسته یو چابي ده. یو دا چې د دې هر څه نه دستبردار کېږم، د خپل اختیار نه، د خپل خوښې نه، او د دنیا د تمامو څیزونو نه دستبردار شم. بس بیا دویمه خبره دا ده چې مخ مې کعبې ته دی. د دې معنا دا ده د هر طرف نه مې توجه راوګرځوله. دا توجه راګرځول اوس په ظاهر خو داسې پته نه لګي چې د چا مخ کوم خوا دی، خو دا لاس اوچتول او دا بیا د الله اکبر مې وي، دا مې ځکه وکړو دا کار چې دې کې مې څه دنیایي مقصد نه دی، دا د الله تعالی د لویۍ د وجې نه دا کار کو. بیا دا چې دا لاس مې راواغسته او دا ګس لاس مې پرې راونیو، دغه مې په دا ګس لاس رانیولی دی، دا مې په د پاسه ایښودلو مطلب دا دی چې دا ښی په دې ګس د پاسه دی. نو دې معنا دا ده چې دا ښی کار لاس چې دی دا د نیکۍ علامه ده، او دا ګس لاس چې دی دا د بدۍ علامه ده. نو دا بدی مې په دې نیکۍ را کنټرول کړه، دا نیکي مې په دې بدۍ باندې غالبه کړه.
دا کیفیات چې سړی شعوري طور ادا کوي نو د دې معنا دا ده چې دا مونځ چې دی دا د عهد اطاعت یو زبردست شعوري اعلان دی دا داسې معمولي شی نه دی خو څومره خلک دي چې هغه مونځ شعوري طور کوي دا جدا مسله ده او که صرف د مونځ خبره روانه شي نو بیا خو به نورې خبرې پاتې شي نو دا شرط دی دا شرطونه چې څوک نه پوره کوي نو هغه د قرآن نه هدایت نشي اخیستی ومما رزقناهم ينفقون او دویم بل شرط ورله څلورم هغه انفاق چې پیسه ټک بنې د پیسې بنده بنې ماده پرست بنې د دنیا عاشق بنې چې الله د توي لګاونو لګي به انفاق اوس یو بل شرط دی چې هغه کې دا ټول خبره راجمه شوې دا دو درې مثالونه خدا یو خبره تقوا او ایمان دا افعال قلب او افعال قلب مقدم دي دا د زړه کارونه شو دا د عقیدې سره تعلق لرونکي څیزونه شو دا مقدم شو خبره چې عمل تراله نه په عمل کې دوه خبرې شو یو مونځ شو او یو انفاق شو دا خو مثالونه شو مونځ د عبادات بدنیه سردار دی او انفاق دا د عبادات مالیه سردار دی دا داغی جامع دی مونځ کې تمام عبادات بدنیه دا داغی غا مرکزی مضمون شو او په انفاق فی سبیل الله کې تمام عبادات مالیه گویا کہ اسلام د دریو خبرو نه جوړ شو ایمان هم د دریو خبرو نه جوړ شو چې دا خبره د چا په ذهن کې نو هغه بیا د ایمان په تعریف کې بنه خطا کیږي د ایمان درې بنیادی خبرې شو یو عقیده شو او یو داغه د جسم سره تعلق لرونکي خبرې شو او بل داغه د مال سره تعلق لرونکي خبرې شو دا درې خبرې په خپل ځای کې څلورمه خبره پکې نشته که څلورمه خبره یې نو هغه به د دې نه مرکبه لکه مثلا یو عبادت بداشي چې پاغې کې با معلومی او بدن بم پکې لکه حج خدا سے عبادت ببل نه چې پاغې کې نه مال خرج کیږي نه پکې جسم خرج کیږي او نه د عقیدې سره تعلق ساتي لازمان به دغه تعلق یا د جسم سره یا به د مال سره او یا به د اعتقاد سره دارنګه د دغه مقابل چې کوم صورت ده د ګناوونو هم دغه درې درجات دي او درې اقسام دي ځینې ګناونه داسې دي چې دغه تعلق د زړه سره ده پای کې شرک ده پای کې حسد ده پای کې کینه ده بغض ده او د زړه سره چې څومره بے صبری ده وغیرہ وغیرہ نو د دې تعلق د زړه سره ده نو دا ډېر زیات غټ غټ ګناونه دي بیا داغه نه بعد چې کوم ګناونه دي داغه تعلق د وجود او د جسم سره ده بدني ګناونه دي د جبه سره تعلق ده د لاس سره تعلق ده د خپو سره تعلق ده د ټول بدن سره تعلق ده د خېټه سره تعلق ده د خوراک سکاک سره تعلق ده ځینې داسې ګناونه دي چې داغه تعلق د اموال سره ده سود ده اغلا ده جواری ده ډاکه ده نو دا عباداتو کې دا درې خبرې بنیاد شي اوس د دریو واړو خبرو یو بلا یو جامعه خبره ده هغه دا چې دا دوه خبرې مثالونه دي ګوره اصله چې ته وایې یوازې مونځ دی او بس انفاق دی او بس دا د ما دپاره کافي ده نه دا مونځ او انفاق دا خو تا د پویولو دپاره یو بنیادی خبره شوه چې عقیده عمل او مال نور حقیقت کې بیا خبره جدا ده هغه دا چې تمام هغه خبرې چې الله تعالی را لېږلي دي پیغمبر ته دا به منل غواړي اوس دا ټولو خبرو خلاصه چې دا به طور نمونه وي او د دې نه علاوه چې څه نورې خبرې دي نو هغه تفصیلات ته اوس زده کوه دا هغه خبره شوه چې اجمالي ایمان او تفصیلي دا په دې آیاتونو کې په خپله پته ولګي دا اجمالي خبرې شوې او دا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون دا بیا د هغې خلاصه شوه چې دا دې کې یو جامعیت شو او بیا دا باقي خبرې ټولې د هغې تفسیر دی نو اول اجمال بیا د هغې نه رسو تفصیل نو دا بل شرط چې والذین یؤمنون بما انزل الیک
او دا متقیان هغه کسان دي یعنی د قرآن نه هدایت اغستون کی به هغه خلقی یؤمنون چې دی منی چې دی تصدیق کوي دی اقرار کوي دی اعتراف کوي دی د زړه نه منی ایمان راوړي بما پټول هغه څه انزل الیک چې نازل شو تا ته نو دا مخاطبه رسول الله صلی الله علیه وسلم وما او پټول هغه څه باندې انزل من قبلک چې نازل شو ستانه مخکې وبالآخرة هم یوقنون او پاغه حقیقی او رښتینی آخرت باندې دی یقین ساتي اوس دا درې خبرې جدا جدا دلته بیا په خلاصه کې درې خبرې وکړي یو دا چې یؤمنون بما انزل الیک او انزل او ينزلوا پکې دواړه ده ځکه چې انزل خو ماضی ده نو د دې آیت نه بعد خو بیا ډېر شي خبرې نازلېږي نو انزل چې دا غي د نزول فیصله شوی ده نازل شوی دی نازلېږي او نازلېږي با نو اوله خبره خدای دې دا وحی پکې دواړه شامل دویمه خبره دا ده چې په دې کې یوازې قرآن نه دی شامل په دې کې سنت هم شامل دی ځکه چې داسې ونه وي یؤمنون بالکتاب الذي انزل الیک بکتاب انزل الیک نه وي بما نو ما خو عام دی نو ما انزل پیغمبر ته چې نازل شوی دی په ټولو باندې کله کله قرآن دته ما انزل وی کله وته ما اراک وی انا انزلنا الیک الكتاب بالحق لتحكم بین الناس بما اراک الله ولا تكن للخائنين خصيما لتحكم بين الناس بما اراك الله یعنی بما اعلمك الله ګوره انزلم وتوي او اراکم ورتوي ا دې معنا دا دی الله تعالی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دوه سيزونه ورکړي دا یوازې د حدیث نه ثابت ده د قرآن نه ثابت ده او کله یوازې د حدیث نه ثابت شینوم دا ثابت ده لکه تا په مقدمه تفسیر کې ویلي دي چې د قرآن د پیغمبر څومره اهمیت قرآن یوازې خپل اهمیت نه بیانوي د پیغمبر اهمیت هم بیانوي خو دلته خو قرآن صفا وي چې یو ما انزله ده یو ما اراکه ده دا دواړه د الله تعالی تر طرف نه نو ما انزلم عام ده او ما اراکم عام ده او کته ما انزله صرف د منزل لفظا او معنن ته وي چې دا قرآن ده نو ما اراک و بیا څه ته وي اراک خو اعلمک ته وي دا خو صرف تعلق د معنا او د مفهوم سره ده نو دای مطلب شو چې قرآن نازل دی د قرآن نه علاوه نورم څه نازل دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم علم یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع هغه یوازې په دې ما انزله کې نه ده چې د کوم ته لفظا ما انزله وي هغه په ما اراک کې هم ده اگر چې ما انزل عام ده ځکه چې دا خو ما ده دلته تعبیر د کتاب نه په ما انزل د دې لپاره دی چې د کې تعمیم مقصود یؤمنون بما انزل الیک په ټول هغه څه چې تا ته نازل شو او نازلیږي به نو د ماضي نه خو طرف د ماضي معنا کې وایي د ما انزل معنا ما قضیه نزوله ما قضیه نزوله چې د هغې د نزول فیصله شوی چې دا به نازلي نو څه به نن نازل شوي څه به بیا د دې نه پس دا خو دویم کال دی نو د نهم کاله پورې خو نور هم نازلېږي دا خو د یوازې د ماضي نه تعبیر خو به نه کوي که نه وایي نه چې فیصله د نزول شوی دا ټول به ته مانې اوس ما ته معلوم دی نه اجمالا به ایمان راو وما انزل من قبلک او په ټول هغه څه باندې چې نازل دي ستا نه مخکې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مخکې چې څه نازل دي په هغې ټولو باندې ایمان لرل اوس هغه ټول چې نازل دي خو موږ ته معلوم نه دي څومره صحیفې دي څومره څه کتاب موږ ته خو دغه څلور کتابونه درې کتابونه معلوم دي او صحف ابراهیم او موسی نو موږ ته چې معلوم نه دي نو موږ به په ایمان څنګه راوړو نو وایه اجمالي ایمان به راوړې چې بس ما ته معلوم دی او که نه دي معلوم څنګه چې پیغمبران دي پیغمبرانو په باره کې موږ ته علم نشته صرف د یو څو پیغمبرانو علم چې د چا علم نشته هغه ډیر دي او چې د چا علم شته هغه کم دي
هغه تعداد په لحاظ سره هغه انبیا ډېر کم دي چې د چا علم مونږ ته شته، د چا نومونه راته معلوم دي، د چا قومونه راته معلوم دي. خو چې د چا نومونه او د چا قومونه او زمانې او د هغې تفصیلات مونږ ته نه دي معلوم، هغه ډېر دي. خو د دې باوجود مونږ ټول پیغمبران منو، نو د هغې څه مفهومي؟ د هغې مفهوم دا دی چې هر هغه څوک چې الله تعالی هغه پیغمبر کړی دی په هره زمانه کې و، هر څه چې ورته ویلي، نو زما دا عقیده ده چې دا درست زما په ایمان دی. پاتې شو دا خبره چې دی پیغمبر دی او که نه دی، او دی او که نه دی، دا ما ته پته نشته. زمونږ په دې بر صغیر کې انبیا راغلي دي نه دي راغلي، دا یو مسله ده، دې باندې به چېرته بحث کوو انشاءالله. زما دا رایه ده چې د نوح علیه الصلاة والسلام پورې کم از کم انبیا زمونږ په دې بر صغیر کې راغلي، او ممکنه ده د هغې نه بعد هم پکې راغلي. خو دا چې ته ما ته سپیسیفیکلی وی چې علی الخصوص دا فلانکی سړی ګوتم بدھ پیغمبر دی، نه ما ته پته نشته. یا د مثال په طور باندې بل یو مصلح چېرته را پیدا شي په دې زمانه کې، او د هغه متعلق ته ما ته ووایي چې هلکه خو دومره کاله مخکې تېر شوی دی، 2000 کاله مخکې تېر شوی دی، 3000 کاله مخکې دا پیغمبر دی، زه نه ما ته پته نشته، یا به یو یا به نه. خو دا عقیده مې ده چې څوک د الله تعالی له طرف نه پیغمبر دی نو ما منلی، او تفصیلات ما ته نه دي معلوم، انکار هم نشم کولی، اقرار هم نشم کولی، څو پورې چې دلیل نه وي. دویمه خبره د کتابونو په باره کې ده چې خلک تورات او انجیل او زبور خو منو، خو دا اوس چې کوم تورات او انجیل او زبور دي په دې به ایمان راوړو. نو چې په دې باندې ایمان راوړو نو دوه خبرې مشکلې کېږي. یو خدا چې په دې باندې ایمان راوړو نو ایمان خو دغه منلو ته وایي، نو بیا به تورات او انجیل هم منو، دا به هم منو، نو په دې کې خو به بعضې خبرې متضادي، نو بیا به څه کوو؟ دویمه دا خبره ده چې تورات او انجیل او زبور منو، نو په هغې کې خو انسانانو د ځانه خبرې کړې دي، نو د انسان هغه خبرې به هم پکې منو، دلته به د الله تعالی هغه هم منو. دې کې خو د انسانانو خبرې نه دي، دا خو د الله تعالی له طرفه. خو په تورات او په انجیل کې خو د ځانه خلکو ډېرې خبرې وردننه کړې دي، نو بیا به هغه څنګه منو؟ نو د هغې هم دقه مفهوم دی چې تورات به منم، هغه تورات منم چې الله تعالی به موسی علیه السلام نازل کړی او چې څه پکې ویلي و هغه ټیکو. البته زما دپاره عمل اوس د قرآن د نزول نه بعد په قرآن دی، د خپل دور سره هغه درست و، هغه منم. لکه ته وایې چې هلکه ته خپل نیکه منې که نه منې؟ وایي چې خپل نیکه منم، نو اوس به کارونه زما نیکه کوي که زه به یې کوم؟ نو نیکه خو مې مړ دی، اوس خو ما ته اختیار حواله دی. اوس یو کور دی مثلا زما د نیکه کور، او په هغې کې زه ناست یم، نو چې هغه نیکه مې ژوندی و نو هغه به پکې اختیار چلاو، ما ته به یې ورشه وصیه دا راوړه او ورشه دا راوړه، د مثال په طور خبره کوم. خو چې کله مې هغه نیکه مړ شو نو زه منم چې زما نیکه و او دا یې کور و، خو اوس به زه خپل بچي ته وایم چې ورشه دا راوړه، ورشه دا پکې دا بلۍ جوړه کړه او دا ترې روانه کړه، او دا کمره دلته جوړه او دلته یې نه جوړه. نو د دې معنا د منلو دا ده چې کوم دور کې چې الله تعالی هغوی ته کوم احکام را لیږلي وو هغه د هغې دپاره، ما له چې کوم احکام را لیږلي دي زما دپاره. نفس دین اصولا، اصول د دین دا بالکل یو دي، شرایع مختلف دي. د شرایعو تعلق د حالاتو د زمانې او د هغې د عمل سره دی، او د دین او د اصولو تعلق د دې د زمانې سره تعلق نشته. اصول چې دي دا بالکل غیر متبدل او اٹل دي، توحید، رسالت، آخرت، دا خبرې اٹلې دي، دا چې په هغې کې هم وي او په دې کې هم وي. نو دا هغه اصول دي چې دا ناقابل تغیر او تبدل دي. کمې خبرې چې د تغیر او د تبدل لایق وي نو هغه د زمانې سره تعلق ساته، د هغې د منلو معنا هم دا به زمونږ سره د منلو د دې تعلق دی چې بیا نور څوک راځي د هغې سره به د نورو خبرو تعلق وي چې الله تعالی ورته څه وایي. نو دا د دې په ساده ژبه کې مفهوم شو. د دین او د شریعت فرق چې په ذهن کې نو بیا به خبره واضحه وي. غالبا دا فرق مونږ بیان کړی او که نه مو بیان کړی چې څه اصول دي او څه په هغه اصولو باندې د عمل کولو طریقې دي. لکه مثال په طور باندې حرم شریف ته تلل دي، حج فرض دی. اوس حج د دې فرض د ادا کولو طریقې
نو وایه تلل ولا یو طریقې تلل نو تلل به پخوا د هر چا خپله خوښه وه اوس به داخلې کې پخوا به خلک پیاده تله بیا به په اوښانو تله اوس به په ګاډو کې بیا په ګاډو کې تله اوس په سمندري جهازونو کې به تله زمانه بدلېده اوس به په هوایي جهازونو کې ځي بیا دا چې هلته په حرم کې نو هلته کوم خیال د سن 70 او د 80 په دې منځ کې 77 لګبګ په دغه زمانه پورې 77 او خواوشا په دغه زمانه پورې چې چا حج کړی دی نو هغې چې وګوري نو هلته به زمزم هغه اوبه به رسې ډېرې نه میلاوېدې دا حرم شریف داسې پوخ نه و دا لاندې سنگ مرمر او دا څیزونه نه و بس دغه د ترکو دا برنډې وې او نور ساده نظام دا د بانګ دا میزنه او دا ټول نظامونه بدل اوس بالکل بدل دي بیا یو وخت داسې راغی چې هغه زمزم ته به خلک کوزېده اوس هغه هم خبره ختمه شوه نو دا فرقونه مرقونه ده خو اصل حج نه بدلیږي اصل حج دغه طواف د بیت الله ته وایي او په صفا مروه کې سعی ده او بیا عرفات دی او منا ده او مزدلفه ده دا نه بدلیږي شکلونه به بدلیږي را بدلیږي خو اصل شی نه بدلیږي داسې ته دا دین د توحید عقیده ده د انبیاو باندې عقیده ده په آخرت باندې عقیده ده دا نه بدلیږي نو د ما انزل من قبلک یو مفلوم دا شو خو دویمه خبره بنیادي دلته ډېره زیاته اهمه ده هغه بله چې کومې ته په دې کې اشاره ده هغه دا ده چې مؤمن دی د الله تعالی بنده ته وایي دی د الله تعالی د بندګۍ اعتراف به کوي د الله تعالی د خالقیت او د خپلې بندګۍ د ده بر دې سره کار نه چې الله تعالی په کومه زمانه کې څوک پیغمبر کړو او په کومه زمانه کې او په کوم قبیله کې او په کوم قام کې څوک پیغمبر کړو د ده د دې سره کار نشته د ده د دې سره کار دی چې دا د الله تعالی اختیار دی چې څوک پیغمبر کوي او په کومه زمانه کې را لیږي او په کومه قبیله او قام او په کومه ژبه او په کوم نسل او په رنګ کې را لیږي نو هر څوک چې الله تعالی پیغمبر کی نو زه منم هر کتاب چې الله تعالی راولېږي نو زه منم د دې معنا دا ده چې مؤمن او مسلمان چې دی نو دا وسیع النظر دی نمبر 1 دویم دا چې دی مسلم دی د الله تعالی بنده او تابع دی د مسلمان او د مسلم په مقابله کې د مؤمن په مقابله کې چې څومره نظریات دي دا د تنگ نظرۍ نظریات دي دا اختلاف د دینه شروع شوی دی یو خبره مې مخکې هغلته د ابلیس په مسله کې کړې وه یو خبره دلته بله وه هلته مې دا خبره درته ثابته کړې وه چې اختلاف انتشار افتراق ډلهبازي دشمنی دا د چا د طرف نه شروع ده د ابلیس د طرف نه شروع ده دلته بیا بله خبره ذهن کې کېنوه چې اوس د الله تعالی انبیا ټول د الله تعالی انبیا دي اصل بادشاه او حاکم خو الله پاک دی دا خو سفیرانو سفیر ورته وایي کنه پیغام بر پیغام وړونکی موږ ته پیغمبر وایي پیغمبر نو دا پیغام راوړونکی خو د الله تعالی پیغام راوړونکی دی اصل کې هغه د پیغام مالک چې دی خو الله تعالی دی لہذا د پیغام راوړونکي سره اختلاف کول یا د پیغام راوړونکي سره دشمنی کول دا خو د الله تعالی سره دشمنی ده یو سفیر ته چې خلک په کم نظر ګوري نو د هغه سفیر هغه ملک ته ګوري چې بای دا د کوم ملک او د چا سفیر دی لہذا د سفیر سره دشمنی کول دغه خبر رستو بیا قرآن کوي چې من کان عدوا لجبریل فانه نزله على قلبك باذن الله جبريل علیہ السلام په خپل خوخه خو نه راځي خو د الله تعالی تر طرف نه راځي چې څوک د جبريل سره دشمنی کوي نو هغه وي دشمنی د ټولو ملائکو سره کوي من کان عدوا لجبريل او من کان عدوا لله وملائکته وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين دا به ټولو ملائکو سره دشمنی وکړي او د خدای سره دشمنی کوي نو دا مسله دلته د انبیاء ده گویا کې مسلمانانو مؤمنانو ته دا ویلې شو چې تاسو د دشمنی ابتدا به نه کوئ تاسو به پکې خپل او پردی نه کوئ لا نفرق بین احد من رسله چې الله تعالی څومره انبیا راولېږل نو تاسو په دې وجه منئ چې دا زما رب رالیږلي نو دا ستا عقیده شوه او دا ستا کردار شو او هغه مقابل هغه به څه وایي هغه به یو مني او بل به نه مني نو د دې نه منلو او د اختلاف ابتدا تا نه ده کړې اختلاف ابتدا د نور وکړه نو چې څه د دنیا فسادات بیا د دې اختلاف نه جوړیږي
نو داغه تمام فسادات او داغه تمام نقصانات او ذمہ داری به پدې او دا ډیره زیاته اهم خبره په مؤمنانو باندې د دنیا د جګړو ذمہ داری نشته دا دی چې وای دوه خبرې ډیره زیاتې کوي یو وسنۍ خبره ده او یو پخوانۍ ده دواړه د يهوديانو خبرې دي تاسو خپل دشمنو پیژنئ نو بیا به ته پته ولګي دشمن يهودي دی اصل کې دا نور دا غي جنټان دي اصل دشمن د مسلمان يهودي دی او دماغ دی داغه د بلازوی دماغ دی او هغه دماغونه کار او بل کار ته نه لې سوا د شرارت او د خباثت نه او د دنیا د قبضې نه او د اسلام د مخالفت او د دشمنۍ شیطان صحیح شاګردان نو یو خبره به په خوا کوله هغه دا کوله چې دا خزي چې دي زنانه دا بدتر او ناکاره مخلوق دی خبره د دیو راوړل ولا په مسلمانانو به مسلمانان د شوی مسلمانانو کو سادهګانی هغه د دې دا خبره چې په دې مشهور شو هغه په خپل کتابونو کې مولي کله دویمه خبره هغه بل دلته نن تقریبا 10 کاله مخکې نه روانه ده چې د کله نه قاهره کانفرنس شوه دی او بیجینګ کانفرنس شوه دی په قاهره کې په مصر کې یو کانفرنس شوه دا غي موضوع او بیا په بیجینګ په چین کې یو کانفرنس شوه او دا غي موضوع یو و هغه موضوع دا و چې د ایشیا چې کومه ده زمونږ دا وطن زمونږ دا دنیا دا موږ چې پکې اوسېږو دا عرب چې دی پکې دا چین دی پکې دا علاقې دی پکې دا د خو وست ایشیا علاقې دی پکې او سره پورې دا علاقې دی انډونیشیا او دا غځه پورې دا علاقې دی پکې دا ایشیا چې کومه ده ودا د جګړو مرکز دی دا د دوه نقصانات د ایشیا د خلکو نه جوړي یو دا د جګړو مرکز دی جګړه د دې ځای ټول دنیا کې د څه جګړې د دې نه جوړې شوې دي ولی وی ګورې دلته فلسطین دی ابراهیم علیه السلام نه راواله دی خبره شروع بس یو جګړه روانه ده عیسایت مرکزونه دلته دي د يهودیت مرکزونه دلته دي په دې يهودو کې دا کم خلق دي دا ته به چې هغه ځان ته څنګه دا خبره کوي مې دا غي دوه پیمانې دي يهود چا پیژندل نه دي يهودو کې دا چل چې هغه کله دنیا ته یو د شوشه پری دي چې بظاهر په کې هغه تم نقصان خو هغه دا کم نقصان د برداشت کولو د پاره غټه فائدې ته په انتظاری کم نقصان برداشت کوي کله کله ته دا خو بالکل دا خلک وي نه دا د يهوديانو خبر دی چې د دې نقصان دی هغه دې نقصان ته نه ګوري د دې نقصان په بدل کې هغه ډېر لوی فائدې ته ګوري هغه فائدې باندې دا غي نظر وي چې کدا به په منځ کې لاړم خیر دی کستاسو خیال د دې ټیکنیک داسې دی د دې امریکایانو د يهوديانو دا یو ټیکنیک دی چې هغه یو سړی وجل غواړي نو خپل مرګره وسره مړ کی نو دنیا کې خلک وي یاره دا بدی نه کړي ځکه چې دې سړی چې پکې مړ شو نو خلک ویا ولکه واقعي دا وی نه کړي ځکه چې دا غي په خپل سړی مغه مړ شو زموږ پاکستان کې چې د ضیاء الحق مرحوم جهاز الوته نه پای کې د امریکای سفیرم نو دې په دې د پاره کې نه ولې چې موږ ته وایي یاره موږ په خپل سړی مړ شو نه دې خپل سړی دا اصل خبره ده نه دا دې د پاره کې چې دا پاغه باندې هغه ګناه پټي پرې باندې خپل غلطی را پټي نو دا د يهوديان یو ټیکنیک دی نو دی وی چې د دې ټول فسادونو جرړه چې دا نو هغه د علاقې او بیا خبره اصل کې دی لراوسته چې دا در باندې ثابته کې يهوديان خو دې چا سره جنگ نه کوي موږ جنگونه نه کوي موږ خلک جنگونه خو تاسو کوي ورانه خو ټول تاسو نه جوړ دي نو خبره د کعبه لراوسته چې دا چل اصل کې ټول په کعبه کې او په مدینه کې دی دا دنیا جګړه او دا ټول نقصانات او دا په یورپ کې جنگونه او دا دلته جنگونه او دا وس موږ سم خبره کوو دا مسلمانان راته ځای په ځای را پاسي ځکه خو دې مسلمان لدا نوم کې خو د کنه چې دا جګړه مار دی نو چل یالته کې په عیسایت او په يهودیت کې نه وو خدا عیسایت او يهودیت خو د دې لپاره یو مقدمه جوړ کړه چې په ایشیا کې داخله کوم دی او بیا د دې لپاره دا خبره راشي په مسلمانانو راتین شي چې اوس خو جوړ چل په دې کې دی او دوی دا وی چې دیو پیداوار نه را پیدا کوي ساينس او په ټیکنالوژي کې ترقی نه کوي او ډوډۍ ډیره خوري ځکه چې دا خلک ډیر دي بچي ډیر راوړي تعداد د دې ډیر دی نو پیداوار نه را پیدا کوي او افراد د دې ډیر زیات دي نو خوري ډیره پیدا کوي نه لہذا دا خلک کمول غواړي
یو جګړې جوړوي جګړې هم کوي خوراک هم ډېر زیات خوري نو چې جګړې هم کوي او خوراک هم ډېر زیات خوري نو جګړې کوي نو دا ورته په دماغ کې کښېنوي چې هلکه دا دین چې دی دا د جګړو شی نه دی په دې اډو جګړې مه کوئ په دې سره جګړې کوئ نو دې له وحدت الادیان یو تصور یې وله ورکړ مخکې به تقابل ادیان یو تصور چې هلکه دا دینونه د یو بل په مقابله کې دا په مدرسو کې دا تصور لا نه و حالانکې دا قرآن دا تصور ورکړی و خو دې په هغې کې د وحدت الادیان انټرفیت چې هلکه د دې ټولو دینونو یو مجموعه غوندې پکار ده نو تاسو ته به پته نه وي چې خو دا په بین الاقوامي طور باندې د دې خبرې فیصله د نن نه لس 15 کاله مخکې شوې ده چې څنګه چې بایبل کې تورات او انجیل یو ځای چاپ کیږي داسې به په آینده زمانه کې قرآن او بایبل یو ځای چاپ کیږي په یو قایو کې دننه به بیا به د هغې نه بعد یو بله مرحله چې په سرکاري ځایونو کې په یونیورسټو کې په ایرپورټونو کې په سرکاري دفاترو سره چې سرکاري کومې کالونۍ دي په هغې کې په هغې کې به جومات او ګرجا او سلوته چې د یهودیانو دی مندرې او دا څیزونه میزونه دا به په ابتدا کې یو وي بس داسې به یو دروازه به په یو دروازه به دننه دلته ورکوټه جومات هم وي دلته به پکې ګرجه وي چرچ به وي او که بر صغیر کې نو بیا به پسې خوا کې ورسره مندر او ګردواره به وي نو بس به یو دروازه ورننوځي او په یو ځای ځای راځي چې د یو بل سره لږه مینه پیدا شي خیر دی که څوک بیا جومات ته ځي که څوک ګردوارې ته ځي که څوک چرچ ته ځي او په چرچ کې به هم چې کوم کتاب پروت وي او په د یهودیانو په هغه سلوته کې چې کوم کتاب پروت وي او یا چې په جومات کې کوم پروت وي په هغې کې به بایبل او دا هر څه نو بس چې راغلی نو کله بایبل به ګوري کله به دا ګوري ټول یو شی دی دا د هغوی یو منصوبه ده دې په نتیجه کې به ستا د ذهن نه د یهودیت سره د عیسایت سره د اندومت سره او د نورو دینونو سره هغه نفرت کمیږي او آخر به دا یو ځل ورک شي جماعتونه وایي دا یې نفرت کمول پکار دي غواړو چې دا دنیا ټوله داسې رورولي او مینه او محبت او دا ناره څنګه مزېداره ده امن غواړو مینه غواړو چې دنیا ټوله د یو بل سره غاړه په غاړه او محبت او دا جګړې او دا د یو بل په فوجونه په یو ورځي او د بل دا په بل دا تاسو څه شروع کړي دا نارې ته ګورئ او دویم چې دا تاسو بچي ډېر زیات راوړی نو خاندانی منصوبه بندۍ او دا قسمه څیزونه ځکه چې تاسو خو دنیا باندې به قبضه ولګوئ بله ورځ نو هغې دپاره دلته کې هغه څه لانجې او هغه کوم قسمه څیزونه ستا په دې وطن کې چې ته به حیران شې چې په دې دپاره څومره خرچه کېږي دې دپاره څومره لوی منصوبې جوړېږي چې دلته د خلک شنډې شي چې بچي رانه وړي او د هغې دپاره مختلفې طریقې دي د بې حیایۍ چې دا څومره طریقې دي دا د دې دپاره دا د دې یو جدید چال او قدیم چال بیا دا و چې دا ښځه چې کومه ده که خو هغې ته خو پته ده چې ښځه خو په دنیا کې ټول عمر مظلومه طبقه ده او څوک چې خپل یو کار کوي نو هغه د هغه مظلومیت نه فایده والي خلکو خو د دې حده پورې کارونه کړي دي چې ډاکۍ یعنې دا عملا داسې شوی هم ده سړی ولګېده بل سړی مړ ډاکو چې مړ یې که په چاړی وو نو د هغه په جیب کې چې څه پیسې وې هغې ته راواغېستې او بیا ورته کېناسته سوچ یې وکړو چې هلکه اوس خو ورکه چې دومره فایده خو مې ترې واغېسته چې پیسې خو مې جیب وله خالي کړه نو بیا چې کېناست نو په ځان یې راکېښود جړلې نو چې خلک یې په خوا تېر شو چې ولې ژاړې وې دا مې ورو چا مړ کړ پیسې هم ترې وتښتولې او مړ یې هم کړله اوس به دا د کلي ته څنګه وړم نو پیسې غواړي نو خلکو وله چنده م وکړه تاسو په خبره پوهېږئ دا تکنیک دی د یهودیانو دا د یهودیانو تکنیک نو یو طرف ته دنیا ته دا اول د دې په کتابونو کې دا خبرې لیکلې دي او د ځان یې لیکلې دي چې ښځه چې دی دا ازلي او ابدي بدبخته ده او دا جهنمي ده ولې ځکه چې دې په آدم علیه السلام باندې هغه دانه خوړلې ده هغه آدم علیه السلام خو نه خوړه خو دې ته ځان له وخوړه او بیا هغه له تکې ښوده او قرآن مجید خو دا وایي چې فاکله دواړو ته یو ځای وخوړه تر دې چې بعض روایات هم داسې جوړ شوي دي چې لو لم تکن حواء لم تخن انثى زوجها که حوا نه وای نو هیڅ ښځې به د خپل خاوند سره دوکه نه وکړي نو دا حضرت حوا د خپل خاوند سره دوکه وکړي او لاندې نونه دا دوکې کوي حالانکه دا خبره خو پیغمبر علیه السلام نه ده فرمایلې دا الزام په حضرت حوا باندې خو پیغمبر نه دی لګولی دا خو په یهودیانو لګولی دی چې دې څه وخوړه دانه مخکې وخوړه او بیا هغه له وروسته ورکړه
دا دومره بیان او تقریر او دا دومره خوا او شامل ته د دې دپاره ویشته چې ته په دې باندې پوه شي چې اختلاف، انتشار، دشمنی او د دې ټولو بنیادونه څوک دي او کې تکنیکونه څه دي او طریقې څه دي، او د دې په مقابله کې به تم داسې بنیادونه ږدې. نه، ته خو به عدل کې که تم هغه چلونه شروع کې څنګه چې یاره جی چې دی داسې چل کوي ته ورږه که نه یاره مونږ هم داسې چل کوو ښه. نه، ته به د هغه نه چل نه زده کوې. هغو ابلیسي شاګردان دي او د هغې طریقې ټولې ابلیسي دي. ته رحماني شاګرد دی، ته د قرآن تابع، ته د الله تعالی مؤمن مسلمان، تا تکنیکونه ځان لري. ته د دې نه مه یېرېږه چې هلته څومره سازشونه دي. د دې بېشمېره سازشونو، د دې بېشمېره مکرونو، د دې بېشمېره ټوټکو، د دې بېشمېره تھنک ټینکونو د دې علاج تا سره قرآن دی. دا ټول دروغ دی او تا سره علاج رښتیا دی. 100 سونار کی او 1 لوهار کی. زرګر چې 100 ډز راواچوي نو د لوار یو ډز ته نه رسي. لوار چې ته یو غرب وباسي د هغه د 100 نه د 0 ډزونه به غټ ډز کوي. بیا 100 سونار کی 1 لوهار کی. نو رښتیا چې دي د هغې په مقابله کې د دروغو ډیري ودروه نو دا ناکام دي. څه خلک راځي او د دنیا جهان ګندګۍ راوړي او په یو میدان کې اچوي، نو ته د هغې نه ګبراوېږه. مه ته یو د عطرو بوتل راواله او ته وایې زه دا تقسیموم، زه خلکو له دا ورکوم. نو ستا هغه د عطرو بوتل به 1 انچه نه وي، خو هغې قیمت او د هغې قدر بس د هغې قدر بیا د هغه بې شمېره ډېرانونه ډېر دی. نو ته به د هغه نه چل نه زده کوې. نو دلته هم تا ته دا وایي چې ته به مثبته خبره کوه. معنا دا ده چې ته هغه خبره منفي ته مه بوده چې بل دشمن منفي کوي نو ته د هغه په مقابله کې منفي خبره وکړې. ته هغه خبره کوه چې تا ته رب ویلې. نو بما انزل الیک وما انزل من قبلک. نو چې څوک صحیح فکر والا خلک نه هغه په دې باندې او ته پوهوم چې د دشمنۍ بنیاد چا کېښود، د اختلاف بنیاد چا کېښود. دا د هغې بنیادي اشاره مې درته کوله چې دې کې دا اشاره. نن ته یو عیسائی او یهودي ته ویلی شي چې لکه زه خو عیسی علیه السلام ته پیغمبر ویم، نو ته ولې محمد صلی الله علیه وسلم ته پیغمبر نه وې؟ نو اختلاف تا پیدا کړه که ما وکړه. ته یهودي ته وایې زه خو موسی علیه السلام ته پیغمبر ویم، نو ته ولې محمد صلی الله علیه وسلم ته پیغمبر نه وې؟ نو اختلاف تا جوړ کړه که ما جوړ. او په دې عیسایانو کې اوس ورو داسې قدرتي داسې الله تعالی داسې غیبي نظام دی، مطالعه کوي. د خلکو کې دا کمال شته. زمونږ په مسلمانانو کې دا کمال نشته. دی مطالعه نه کوي، کتاب نه ګوري، ځان نه پوهوي. دلته کې به مینتونه به ورته کوي او جولۍ به ورته غوړی او پوره یو سر به ځان له دړ کړي نو چېرته به ایله په چا باندې یو کتاب وګوري. نور دی څه کوي؟ دی خو ځان له پیسې ګټي. دی وایي زه پرېږدم مړه په کتاب کې څه دي. هغه د بلا زامنو کې دا یو کمال دی او دغه کمال جوړ زمونږ دپاره ډېره لویه فایده کوي چې مطالعه کوي، کتاب ګوري. نو چې مطالعه کوي نو کله کله پکې د اسلام کتاب هم وګوري. البته هغه چې کوم شیطانان دي نو هغې د دې هم علاج کړی دی. تاسو ته به پته وي هغې ته دا پته ده چې په یورپ کې د علم طرف ته توجه ده، نو دی به بل ور د اسلام متعلق هم کتاب وګوري. نو هغې ول خپله مستشرقین اورنټلیسټ پیدا کړو. هغې داسې خلک را پیدا کړه چې د هغې په اسلام عقیده نشته، په قرآن باندې او په الله پاک عقیده نشته. هغې دغسې خلک بیا په دې باندې موظف کړه چې تاسو په اسلام کتابونه ولیکئ. نو هغه د هغه ځای نه خبر راوالي، د هغه ځای نه راوالي، د هغه ځای نه راوالي. خبرې خو شاذ نادر خبرې او ګډې وډې خبرې او خطا خبرې خو په هر ځای کې. سر سید احمد خان تفسیر چې ګورې نو چې په دنیا جهان څومره تفسیرونه ده کتلي دي او په هغه تفسیرونو کې چې څومره شاذ اقوال، څومره بې ثبوته اقوال را جمع کړي دي، هغې ټولو نه تفسیر جوړ کړی دی. وایي نه په کتاب کې لیکلي. تاسو په تکنیک پوهېږئ، دی چل دی طریقه کړی. نو داسې خلک یې په یورپ کې را پیدا کړي چې هغې د اسلام د تاریخ نه، د مسلمانانو د کتابونو نه بلکل د حوالې سره، خو هغه اقوال چې کوم بلکل شاذ اقوال دي، بې ثبوته اقوال دي، بې دلیله دي، او د هغې خلکو نه کومې خطایه انسانان دي که نه خطایه تې شوي، هغه چې څومره د هغې نه خطایه شوي د هغه ټولو خطاګانو نه یو شی را جمع کړی ده او یو ګورکدندۍ جوړه کړې ده. هغه ته وایي ته اسلام ګورې نو راشه. اسلام دې ته وایي
نو په خلک بیا د اسلام هغه خبره مشتبه کړه ورنه هغه خلکو کې دا کمال شته چې هغه اسلام کتل غواړي خو دا پکې غلطي ده چې هلکه ته زما خبره کوې نو زه خو په خپله ژوند یم ما نه تپوس وکړه اسلام څه ته وایي ما به هلته دا یو خبره ما دا نقطه راټینګه کړې وه ما چې ته اسلام ګورې نو ته زما یو دعوه ده او زه ژوندی یم عدالت ته ما نه راغواړئ زما دعوه ده ما ته ته به عدالت ته نه راځې زه یم یاره جي زما نه د ځمکه قبضه کړې ده کور رانه قبضه کړې ده پټۍ رانه قبضه کړې ده زما دی ته وایې ما ته نه په تا باندې پابندي ده ته به عدالت ته نه راځې یو بل سړی به راځي هغه بل سړی زما هغه مدعالی دی نو ته هغه مدعالی ته ووایې چې زما د دې دعوې نه منکر دی هغه ته ووایې ته ووایې چې دی څه وایي نه خو به خود انګا بنګا وایي او بیا ته خوشحاله چې زه یاره خو ما سړي له ازادي ورکړې ده د هغه خبره خو دلته وشوه بس ستا په خبره کې مطلب دی ستا خبره هلته وشوه نه ته به زما نه برای راست تپوس کې دقه خبره به ته اسلام زده کوې نو د قرآن نه به برای راست تپوس کې دا خبره مولانا مودودي کوي په دې مولیانو بدله کې وي ښه برای راست به د قرآن نه تپوس کې برای راست به د پیغمبر نه تپوس کې نو برای راست د تپوس نو د هغه مطلب دا دی چې انسانانو چې ول خپل کوم خولونه ور وشتي دي نو ته به د کوم ته وایې چې د ده دا به ګوره او د ده دا مه ګوره اره ته وایې زه دا ګورم دم لیکلي دی او دم لیکلي دی نو ته به خبره به لازما دی له راځي لازما به دې راځي چې قرآن او سنت ته یو بالادستي حاصله ده مخکې به صراط مستقیم ګوري سړي به وروسته ګوري هغه د اهدنا الصراط المستقیم سبق به یادې نو هغې کې اوس داسې دي یو ځل ما ته دا یاد دي په دې برطانیه کې په مخه دا چرچونه چې کوم که نه چرچ کلیسا نو دې له خو څوک راځي نو یاره چې د اتوار په ورځ باندې چېرته 15 کسان هم راشي که نه نو دا پادریان داسې خوشحاله وي چې بالکل سم تاویږي هله وایي 15 کسان مونږ له راغلي او حیران دي چې دې جومات ته دا خلک داسې منډې وایي په دې اخترو کې په دې جوماتونو کې ځای نه وي نو تاسو ته پته ده چې هلته په یو جومات کې درې ځله د اختر مونځ کېږي ولې په یو جومات کې 2 ځله 3 ځله د اختر مونځ شي نو اعلان به وکړي هلته زمونږ د اف ام په شان د سیسټم نه دی یو بل سیسټم دی پوهېږې په خبره باندې هغه یو فریکوینسي ده هغه به ته الې نو هغه په کورونو کې بیا خلک ځان له لګوي مستقله وي په دې جومات کې څه خبره کېږي په کورونو کې اورېدی کېږي په دوکانونو کې اورېدی کېږي بس هغه شی چې څوک ځان له والي نو هغه یو خاص نمبر دی نو هلته ټول دا سیسټم دی نو ته به اعلان وکړې چې لکه اولنی مونځ به په 8 بجې کېږي دویم مونځ به په 9 بجې کېږي دریم مونځ به په 10 بجې کېږي نو بس د خلکو خپله خوښه ده چې کوم یو مونځ له راځي دومره خلک جوماتونو ته مونځونو له راځي نه په هغه پادریانو باندې دا ډېره بده لګي چې مونږ یې راغواړو خلک نه راځي مونږ یې راغواړو خلک نه راځي او دلته دا دی وګورو ته مونږ د دې خلاف لګیا او د جوماتونو ته ټوله دنیا روانه ده نو هلته بیا دا چرچونه خرڅي نو په چرچ باندې لیکلي دي فار سیل دا د خرڅ لپاره د خرڅ لپاره د پاسه پې ولیکي د خرڅ لپاره نو مسلمانان بیا ځي او هغه علي نو په دې عیسایانو په یو مجلس کې په یو مرکزي مجلس کې په چرچ اف انګلینډ کې په دې خبره باندې بحث چې بھئی دا ستاسو شیخ خراب شو مسلمانان راله دلته کې او د بهر نه راله او ستاسو چرچونه و د 300 کالو د 400 کالو په آبادو کې خو د بلا زامن دي که نه 200 کاله 300 کاله 400 کاله مخکې چې کومې آبادۍ دي اوس چې وله ورشي هم داسې مزېدارې آبادي خو ډېرې مضبوطې جوړه نو تاسو دا دومره قدیمي چرچونه او تاریخي چرچونه او هغه لګیا دی هغه اوس تاسو خرڅوئ او چې خرڅوئ نو مسلمانان راځي هغه علي او په هغې کې جوماتونه جوړوي او مونځونه نو په هغې عیسایانو په هغه مجلس اعلی کې په هغه سپریم کونسل کې د دې خبره باندې بحث نو د هغوی چې کوم د مجلس سربراه نو هغه اخرنۍ خبره دا وکړه چې ښه خبره دا ده چې تاسو خو دا چرچونه چې دا جوړ کړي د دې دپاره چې تاسو به په دې کې د عیسی علیه السلام نوملی اوس تاسو چې دا کار پرېښود اوس دا مسلمانان چې دي د نور دنیا په نسبت باندې خو دا مسلمانان زموږ سره ښه دي ځکه چې دوی خو عیسی علیه السلام ډېر لوی قدر کوي د دې په عقیده کې دا ده چې چا د عیسی علیه السلام دومره بېادبي وکړه هغه هم کافر دی مرتد دی او که حکومتي نو واجب القتل له سزا وله ورکوي وجني د عیسی علیه السلام په بېادبۍ باندې سړی وجني نو خوښ هم نه ده چې پرېږدی چې دوی ته داسې پرېږدی چې دوی علي چې تاسو پکې دوکانونه جوړ کړئ او مارکېټونه پکې جوړ کړئ نو هغه کارونه به هم پکې کېږي چې کوم په بایبل کې حرام دي په انجیل کې حرام دي سود به پکې کېږي غلاګانې به پکې کېږي بېحیایي به پکې کېږي نو د هغې په ځای ښه دا نه ده چې مسلمانان یوالي او جومات پکې جوړ کړي نو کله کله خو به پکې د عیسی علیه السلام نومه لیکه او د هغه صفت هم پکې کوي نو په دې خلک خاموش کړه پرېږده چې علي تاسو په خبره ورسېدئ که ونه رسېدئ نو دا به هر حال ویم داسې
څه نه څه داسې د روښنایۍ او د امیدونو څه نښې مخې داسې لږې لږې ښکاري، خو دا خو د اسلام د خپل رښتینولۍ د وجې نه داسې ښکاري. که دا زمونږ کمال پکې هم شامل وی نو بیا خو به خبره ډېره زیاته ښه وی. دا خو د دې خبره شوه بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اوس من قبلک دا لکه بار بار قرآن وی او من بعدک پکې یو ځل ونه وی. څومره آیاتونه چې قرآن کې راغلي دي نو په هغې کې دا من قبلک ټکی خو ډېر ډېر دی. لکه مثلا د مثال په طور باندې دلته ما هغه آیاتونه را جمع کړي دي. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى وما ارسلنا من قبلك سورة نحل ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية سورة مؤمن ولقد ارسلنا من قبلك رسلا سورة روم من قبلك رسلا دارنگ سورة النساء کی وما انزل من قبلك سورة زمر کی ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك سورة شورا کی كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك دارنگ سورة بقرہ کی كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم سورة بني اسرائیل کی سنة من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. نو ارزه که من قبلك ده من بعدك پاک یو ظلم را نغی دا ذکر پاک را نغی چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبعد دا وحی سلسلہ بند دا که چرتا که دا دی خبری سا معمولی غندم احتمال او امکان وی نو یو ځل به الله تعالی په یو ځای کې د من قبلک په ځای و من بعدک هم ویلی وي، خو په یو ځای کې هم چېرته من بعدک ونه وي. نو دې معنا دا ده چې څه وحی ده نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې ختمه شو، دې نه بعد به وحی نه راځي، دې نه بعد بل پیغمبر نشته، دې نه بعد بل کتاب نشته، او دې امت نه بعد بل امت هم نشته. که دا امتونه څوک تقسیموي ځان نه پکې کوي غلط کار به کوي، خو د امت نه بعد بل امت نشته. امت خو د پیغمبري، چې پیغمبر بل نشته نو امت بل د کوم ځای نه راغلی. لیکن په مختلفو وختونو کې مختلف دجالین او کذابین او دروغجن اگر راغلي دي، نو یو پکې زمونږ په زمانې ته نږدې عمر راغلی، زمونږ زمانې ته نږدې منولی دی 1901 دی که په 1903 کې مردار دی، خو دا مردار ټکی ما سې غیر پارلیمانی وي، خو دا مړ به ورته ووایو مړ دی. مردار ذکر چا حلال کړی خو نه دی. نو دا غلام احمد قادیانی په هغه زمانه کې خدا وطن یو، نو دا د لاهور نه مخکې چې ورشي دغلته کې بالکل زمونږ د پاکستان سره بالکل د دې سره تړلی چې کومه ضلع ده د هندوستان د لاهور نه ورخو هغې ته ضلع ګرداسپور وایي، مشرقي پنجاب کې. په هغې کې قادیان نومې یو کلی دی، یو ځای. نو هغې قادیان کې یو سړی پیدا شوی غلام احمد د هغه نوم مرزا غلام احمد قادیانی. نو هغه سړي ابتدا کې خو هغه ډېر ښه و او ډېر ښه علم ورسره و، واقعي ده چې ښه علم ورسره و، یوازې علم ګورې پکارېږي نه. اذا لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده. کله کله علم د سړي دپاره وبالم جوړ شي. نو بیا د ده شاګردانو کې یو شاګردو حکیم نور الدین، هغه حکیم نور الدین دی ګمراه کړی و. کله کله خپل شاګردان او خپل ملګري سړی ګمراه کړي، وی پیر نه مې پرد موریدان مې پرانند. پیر نه الوزي، دا موریدان ځای په ځای وی دا پیر الوزي. هغه پیر هم دا خیال چې زه به رښتیا الوتی یم، ما ته به پته نه وي. نو کله کله د سړي ملګري خو ډېر ښه، خو ملګرو کې بیا چې اعتدال وي نو بیا هغه ملګري پکار وي. داسې ملګري کله کله بیا د سړي د ګمراه کولو دپاره پکې خلک را پیدا شي، هغه د ملګرتیا په ځای باندې بل څه چل شروع کړي. ورنه ملګری چې د اهل علمو دا چې څومره علما تېر شوي دي په دې کې ډېر لوی لوی دا چې موږ ډېر پېژنو بالکل په ښکاره. نو دا ښکاره علما چې دي دا ځکه ښکاره دي چې دې ته ډېر ښه ملګري میلاو شوي.
دې کې ماته د امام شافعي رحمه الله یو خبر را یاد شو. امام شافعي په مصر کې وو او لیث ابن سعد وفات شو. لیث ابن سعد ډېر لوی تابعي دی او ډېر لوی علم والا او امام شافعي خو د امام مالک هم شاګرد او د لیث ابن سعد سره هم پاتې شوی. نو امام شافعي د لیث ابن سعد په وفات باندې تبصره وکړه. تبصره پیدا وکړه وی رحم الله لیث، الله تعالی دې په لیث باندې رحم وکړي. دا د امام مالک نه ډېر لوی سړی و، خو کاش د مرګرو دې ضایع کړ، د مرګرو دې ضایع ملګرو ورسره ملګرتیا ونه کړه. ښه شاګردان او ښه دوستان او ښه ملګري ورله الله تعالی ورنه کړه. او دا ښه ملګري هم د الله تعالی یو ډېر لوی انعام وي. اقبال خو ځکه لګیا دی ځکه دا خبره کوي که نه، من اندر مشرق و مغرب غریبم، په مشرق او په مغرب کې مسافر که از یاران محرم بے نصیبم. داسې ملګري چې هغه بالکل زما سره د ذی رحم محرم په شان دی، د ما سره نږدې د راز ملګري وي، نو د دې نه زه بې نصیبه یم. که از یاران محرم بے نصیبم، غم خود را بگویم بادل خوش. داسې هم څوک نشته چې د زړه غم ورته ووایم. دومره هم په دې دنیا کې څوک نشته چې د زړه غم ورته را سپک کړم، زړه ورته را سپک کړم، زړه ورته حال ورته ووایم. نو اوس به داسې کومه چې غم خود را بگویم بادل خوش. خپل غمونه به خپل زړه ته وایم، خپل غمونه به ځان ته وایم. چه معصومانه غربت را فریبم، پس عجیبه غونته کې ناشنایي کې اخته شوی یم. نو دا ملګري نو لیث ابن سعد ملګري نه و، چې ملګري وی نو بیا دا د امام مالک نه لوی سړی و. نو کله کله خو ملګري فایده کوي او کله ملګري نقصان وکړي. دا کله چې نه جو سړی پرې سوچ وکړي زه چې نه جو ښه ده چې نه چې نه دي نو نه دي. نو دا یو بنیادي خبره. نو د دا ملګری چې و که نه غلام احمد قادیاني ملګری و حکیم نور الدین. دې نور الدین دی ګمراه کړی. ده ورته یو ځل ویې یاره خو ته بالکل ته خو عجیبه سړی نه، ته خو ډېر جرأتمن سړی نه، د پیغمبرۍ دعوه ولې نه کوې؟ هغه ویې ولې چې دعوه وکړم نو څوک به مې ومني، بې دنیا په انتظار ناسته ده، خو ته شپ شپ کې دعوه نه کوې. وی ښه. نو بس بیا یې به څه وزرې مزرې به یې څنډلې دعوه یې شروع کړه. نو په دعوو کې هم بیا دی کله به وي پیغمبر ما وکله وی، ذلی پیغمبر ما وکله وی، بروزی پیغمبر ما وکله وی، عیسی ما وکله وی، مسیح عیسی ما وکله وی، مهدی ما، بیا ته ځان له خطا و، بس خبره ته خطا و. خو به هر حال د هغه د خبرې بنیاد په دې دی چې محمد صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین په دې معنا نه مني چې د نبی علیه الصلاة والسلام نه وروسته بل پیغمبر به نه راځي. هغه وایي زه ورته خاتم النبیین وایم، خو زما د خاتم النبیین معنا دا ده چې بل پیغمبر راځي نو هغه به د نبی علیه السلام پیغمبري مني نو اعلی، او که د نبی علیه السلام پیغمبري نه مني نو بیا پکار ده چې خلک د هغه پیغمبري ونه مني. او چې هغه د نبی علیه السلام پیغمبري مني په خپل پیغمبرۍ باندې د پیغمبر علیه السلام مهر مني، نو بیا به د هغه پیغمبري درسته وي. یعنی په ساده ژبه کې د هغه د خبرې مطلب دا دی چې څوک محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر نه مني او وروسته ځان پیغمبر مني نو دا خو کافر شو، بې دین شو. خو چې څوک محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر مني نو خیر دی که د هغه نه پس بیا یا ځان ته پیغمبر وایي او یا بل ته پیغمبر وایي، نو دا پیغمبري درسته ده. اوس د ده نه چې سړی تپوس وکړي چې ته چې وایې چې محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبري مني، نو تا د محمد صلی الله علیه وسلم نه مخکې چې څومره پیغمبران ستا او د پیغمبر علیه السلام په دې منځ کې چې څومره خلکو د پیغمبرۍ دعوې کړي دي هغه ټول ته منې؟ یا تا په خپلو کتابونو کې لیکلي چې د هغې پیغمبري به هم منئ؟ نو ستا خو په یو کتاب کې موږ دا ونه ولیدل چې مسلمه کذاب به پیغمبر منئ. مسلمه کذاب خو نبی علیه السلام ته پیغمبر وی. دا یو دلیل مې په دې وخت کې ذهن کې راغی که ته په خبره باندې پوهېږي. نو دا دلایل کله کله ناڅاپه ذهن ته راشي. ته چې دا وایې چې محمد صلی الله علیه وسلم نه وروسته چې څوک پیغمبر راځي او د محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبري مني نو دا صحیح پیغمبر دی. او چې دا صحیح پیغمبر دی نو د پیغمبري منل فرض دی او د ده نه انکار کول کفر دی. نو دا خبره چې مونږ کافر یو که مسلمانان یو په دې به وروسته بحث کوو. خو مونږ ته کافر وایي لږ خو نه دي، څوک به راته ګمراه وایي او څوک به راته کافر وایي، څوک به خپل نوم مونږ ته وایي. دا کیسه ده. دا به د دیوالونو سره او د غرونو سره په مخه سر جنګې نسې په قلاره به که ته څوک پرېږدې تا نه پرېږدي،
یا به تخته او یا به میدان کې نو بیا به د کانو گزارون ته ټینګي نو په دې خبرستو باس کې چې مونږه کافر یو کې مسلمانان یو ستا په نيزه د الله په نيزه الحمدلله مسلمانان دغه بنوي چې پته نه لګي د خدای په نيزه یا مسلمان یم یا بنوي دغه چرته ونه وي چې تاسو شو کې چې ته مؤمن نه ته بسوي چې او الحمدلله که او ان شاء الله که ان شاء الله دی نو غرق شوي ارزه کې به ان شاء الله نه وي چې چاره ته وي چې مسلمان نو سبب وي الحمدلله نو نه وي چې ان شاء الله هغه ان شاء الله څه پته لګي چې الله تعالی په نسبت مسلمانې کني نو موږ به وایو چې کله پته ولګي ته بیا به سره ګو اوس خلاصې په ایمان من کې اوسېږي چې لم یبوت غوندې اوسېږي نو په دې خبره خو ورستو بحث کوو چې قادیانی په موږ فتوا لګولې ده چې تاسو ما پیغمبر نه منئ نو کافر یې دا زما په خیال دا غسو سونار کی او ایک لوهار کی دلیل دی خو دا اوسه پورې ذهن ته چرته نه وراغلی اوس ذهن ته راغلی هغه دا دی چې ته چې وایې چې څوک د محمد صلی الله علیه وسلم نبوت مني او هغه پیغمبر مني او د هغې باوجود پیغمبر ځان هم مني نو د دا پیغمبري منل پک دا دی صحیح پیغمبر دی نو زه ځکه پیغمبر یم زه خو د محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبري منم که څوک د محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبري نه مني د هغه پیغمبري بیا تم مه منه خو چې څوک د محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبري مني او بیا ځان ته پیغمبر وایي نو دا بیا درست او صحیح پیغمبر دی ما یې ښه ده علی سبیل التنزل به داسې ووایو دا نورې خبرې وروستو کو خو په دې به په دې خو ستا عقیده ده نو د نبي علیه الصلاة والسلام نه واله ستا پورې د غلام محمد قادیانی پورې چې څومره پیغمبران ما راغلي دي نو هغه تا منلي ته به د خپل یو کتاب کې ما ته وښایه چې تا ویلي چې هلکه مسیلمه کذاب پیغمبر دی او سجاح پیغمبره ده سجاح یو ښځه وه هغې د پیغمبرۍ دعوه کړې بیا د سجاح او د مسیلمه کذاب په منځ کې مناظره وشو د هغه ښځې دروغجنې پیغمبرې ځان ته پیغمبره ویله او د دې مسیلمه کذاب په منځ کې څه وشوه مناظره وشوه هغه مناظره درته اوس نه وایم هغه به چېرته ځان له دی کې بیا ځان له کتابونو کې ګوره نو هغه مناظره دې ښځې وبیلله چې وی بیلله نو هغه د خپل نبوت نه او د پیغمبرۍ نه دستبرداره شوه او خپل فوجونه او خپل طاقت مسیلمه ته حواله کړه مسیلمه سره نکاح نو خبره دا ده چې ته مسیلمه ته پیغمبر وې که نه وې ورته تا نه تپوس کوم قادیاني ته ویم قادیانی ته مسیلمه پیغمبر منی که نه منی که ته هغه پیغمبر نه منی نو خو پیغمبر علیه السلام پیغمبر منی دا خو په حدیث کې ثابته خبره ده مسیلمه نبی علیه الصلاة والسلام ته خط رالیږلی خط کې ورته لیکلي و من مسیلمة عبد الله ورسوله الى محمد عبد الله ورسوله من مسیلمة عبد الله ورسوله الى محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله اما بعد سلام عليك اما بعد فاني اشركت معك في امرك مسیلمه ځان تم لیکلی د الله بنده او پیغمبر او محمد صلی الله علیه وسلم ته لیکلی چې ستا تم د الله بنده او پیغمبر او سلام دی پتا باندې دا غې نه پس په دې خبره باندې پوه شه چې انی اشرکت معک فی امرک زستا سره په پیغمبرۍ کې شریک یم تم پیغمبر او زم یم او بیا ورته ولیکل مضمون سره نور اخوا یو خدا خبره دویمه خبره دا وه چې لکم نصف الارض ولنا نصف الارض په ټوله ځمکه قبضه مه لګوه نیمه ما ته پرېږده ټول ملکونه مه فتح کوه لکم نصف الارض ولنا نصف الارض نیمه ځمکه ستا شوه او نیمه ځمکه زما شوه ولكن قریشا قوم یعتدون خدا قریش چې زیاتی کوي په ټوله دنیا قبضه لګوي نو ګوره مسیلمه د نبی علیه الصلاة والسلام پیغمبري مني که نه مني وایه مني نو چې مني نو غلام محمد قادیانی ته وایم چې تا په یو کتاب کې ما ته وښایه چې تا دا لیکلي چې څوک د مسیلمه پیغمبري نه مني دا کافر دی ځکه چې ته چې وایې چې زما نه مني دا کافر دی نو بیا خو چې څوک د مسیلمه هغه نه مني هغه هم کافر دی نو ته د مسیلمه هغه منې ستا پلار د مسیلمه هغه منله تا په خپلو کتابونو کې د خپلو ملګرو ته ویلي چې مسیلمه پیغمبري ومنئ نه نشي ثابتولی لہذا که د غلام محمد قادیانی دا اصول درستی نو بیا غلام محمد قادیانی په د خپل اصولو کافر دی نورې پکې قصو ته اډو حاجت نشته خلکو په لوی لوی کتابونه لیکلي دي علمي کتابونه دي لوی لوی مولانا مودودي دا لیکلی دی مولانا مودودي خو په پانسۍ تم تللی نور مولیان خو مافیانې غوښتلې وې دا پکې لا بله
خبره یادېږي نو سړی خفه کېږي. پوهېږې په خبره باندې؟ مولانا مودودي رحمه الله ته خو په دې وجه په 1956 کې پانسي میلاو شوه او د پانسي کوټې ته وردن نه کړه چې قادیانانو ته کافر وي. نو دا راته ووایه چې دا نور مولیان ورته کافر وي که مسلمانان؟ نو که دوی ورته مسلمانان وي نو بیا څنګه چل وي، او که دوی ورته کافر وي نو په دوی ولې پانسي نه خطه؟ نو دا جواب خدا د ډېرو خلکو په ذمه باندې قرض دی، دا خو په دې 60 پورې نښتی دی. دا جواب قرض دی، د ډېرې مودې نه دا ما ویلی دا سوال، او د دې سوال جواب دی ماله څوک راکړي. خو ماله په دوبۍ کې یو سړي جواب را کړی، خو په هغه وخت کې زه نه وم نو چاته یې ویلی، زه هلته میلمه وم په یو ځای. نو ما دا خبره کړې وه، نو هغه کم کسان چې هلته ناست وو هغې ته مې زوته کړې وه، مې دې خبره باندې ځان پوه کړي چې د داسې خلکو نه به تپوس وکوي. په عبدالستار نیازي باندې خو هم پانسي ختلې وه، دا خو زه منم، الله دې وبخي. دا 2 کسانو په پاکستان کې چې په دې 2 کسانو باندې د قادیانیت په مسله باندې څه ختلې وه پانسي. یو عبدالستار خان نیازي چې هغه کم بریلی و، بریلی دی، بس زما په پیغمبر ننګ کړی دی، الله دې وبخي. او یو مولانا مودودي و. نو د مولانا مودودي نه او د بریلیانو نه علاوه خو د اسلام ډېر لوی لوی سټې موجودې دي، ګرګې موجودې دي، دومره لویه دعوه کوي چې څوک یې اړولی نه شي. نو هغه خلکو کې د ماته یو سړی څوک وښیي چې په هغې باندې د قادیاني په مسله کې پانسي ختلې وه که نه، پانسي وله ولې نه ورکوله؟ دوی څه وي چې 2 خبرې به یې که نه، یا به دا چې دوی به قادیانانو ته کافر نه وي، او یا دا چې کافر یې ورته وي نو بیا به پانسي ولې نه خته؟ نو څه چل و دا؟ هغه چل باندې مې پوه کوي که نه. نو دا خبره چې ما وکړه نو بیا خو ناوخته به اوچته کې دا خلکو ناوخته پورې کېناسته عادت دی. زه بیا اوده شوی وم ماسوتنه 12 بجې چېرته میلمانه راغلي، نو هغه کشران کسان دي، نو هغې ته تپوس کړی چې دی خو داسې وایي چې په مولانا مودودي باندې چې پانسي خته د قادیاني په وجه، نو په دې نورو ستاسو په مشرانو ولې نه وختلې؟ وایي د دې جواب راکړئ چې موږ له جواب. نو هغې ورته جواب ورکړی و، هم پوره مولیان جواب ملاو شوی دی، یو جواب، خو په هغه جواب زما بل اعتراض دی. هغه جواب دا ملاو شو چې نه مولانا مودودي په 1956 کې ډېر ښه و، دا خو بیا وروستو خراب شوی دی. هغه وخت خو هغه زمونږ هم مشر و، هغه وخت خو هغه زمونږ هم دغه دا چې دا کومې غلطۍ ملطۍ کړي که نه، دا د 1956 د وروستنۍ دي. نو هغه غریبانان خو امیان لکان و، هغې ته خو د دې جواب نه و معلوم. نو هغه یو پکې وایي چې ورګه زه اوس د خوبه راپاسوم، ما وایي چې نه نه ته یې مه راپاسوه، خو جواب دومره وشو. سهار یې ما ته ووایي، هغې خو داسې وایي، ما وی په دې خو 2 اعتراضونه دي، د دې جواب خو د دې سوال د دې جواب خو 2 جوابونه دي. یو جواب دا دی چې مولانا مودودي خو په 1956 کې ښه و، نو دې معنا دا ده چې په 1956 کې ستا هغه نه و، خو نو ستا هغه وروستو بیا کله ښه شو، چې هغه پخواني نه و خو نو وروستني بیا کله ښه شو. هلکه د خلکو پخواني ښایي که اوسني ښایي؟ تم دا وایي چې مولانا مودودي پخوا ښه و که نه، نو زه وایم ستا هغه پخوا ولې نه و ښه؟ مولانا مودودي رحمه الله خو د 56 پورې ښه و، خو د دې معنا دا ده چې ستا هغه چې د 56 پورې و هغه ټول نه و، خو نو تا ول خو دا ومنه چې په هغه 56 پورې څه دي، په دې ګز راکړه، په دې وروستو به وروستو خبرې کوو چې دا بیا ښه شو که ښه نه شو. نو ستا خو د 1956 پورې څه و پته ولګېده چې ستا هغه خو نه و. خو بیا دا چې مولانا مودودي باندې خو د 1956 نه مخکې خلکو اعتراضونه کړي دي، نو پته ولګېده چې د هغې د نه ښه والي دا بل غټ دلیل بل دی چې دومره ښه و چې ته یې منې د 56 پورې ښه و، خو د لوی لوی مولیانو خو به د 1956 خواوشا پورې اعتراضونه کړي دي که نه. په مولانا مودودي خلاف خو د هندوستان د جوړېدو په زمانه کې، د پاکستان د جوړېدو په زمانه کې، او د پارټیشن د تقسیم په زمانه کې، په دې ابتدایي کلونو کې په دغه زمانې پورې په مولانا مودودي فتوې لګېدلې دي. د دې موجوده فتوو هغه شجره نسب خو هغه دی، د دې فتوو شجره نسب خو هغه د پارټیشن زمانې لذي. نو چې مولانا مودودي د 1956 پورې دومره ښه و، نو تاسو پسې د 56 نه مخکې ولې فتوې لګولې دي؟ او چې تاسو هغه ښه و نو تاسو ولې نه وایي ښه؟ تاسو ښه نه وایي، نو چې مخکې ښه نه وایي نو اوس څنګه ښه شوئ؟ او چې زه مخکې ښه نه وم نو د سن 56 پورې بیا د 56 نه بعد مولانا مودودي کومه غلطي وکړه اوس به راته دا ښایي. د 56 نه بعد به درته که ته د 56 نه مخکې نه خبرې کوې نو نه منم، ځکه چې خو ته وایې چې ښه وکړه، خو د 1956 نه پس به راته د مولانا مودودي بله غلطي ښایي چې دومره غټه غلطي کومه وکړه د 1956 نه بعد چې په هغې هغه دومره ناکاره شو چې فتوې پرې ولګېدې. زما په دې پښتو تاسو پوه نه شوئ که خبرې در سره نه کوي.
نو بهرحال دا اوس ضمني خبره پکې راغله د ما د خبرې مطلب دا و چې ما خو قادیانۍ ټکاوه خو په دې منځ کې پکې دا بله شی راغی ما خو قادیانۍ ټکاوه خو په دې منځ کې پکې دا بله شی مخې له راغی تاسو په دې پښتو پوه نه شوئ قادیانۍ ټکوم هغه ته دا وایم چې ته چې وایې چې د پیغمبر علیه السلام پیغمبري مني نو دا د پیغمبري ټیک ده چې پیغمبري ټیک ده نو پیغمبري ټیک کېدل خو دې ته وایي چې هغه پیغمبر بیا څوک نه مني هغه بیا کافري پیغمبر داسې ټوقي پیغمبر زما په شانتې خو نه یې که نه که چا ومنو که چا ونه منو یا لکه چې ما څوک ونه مني نو څه چل به وشي ګناهګار به شي نه نو دا پیغمبر عام سړی خو نه یي زمونږ په شانتې د پیغمبر په منلو او په نه منلو باندې خو د ایمان او د کفر دارومداري که په دې مسله نه پوهېږي نو چې ته وایې چې زما نه منل کفر دی ولې ځکه چې زه پیغمبر یم او محمد صلی الله علیه وسلم اخرنی پیغمبر منم نو ما مسلمه هم ځان ته پیغمبر وی او محمد صلی الله علیه وسلم اخرنی پیغمبر منو نو بیا د هغه نه منلم کفر دی بیا نو د هغه سره خو ابوبکر صدیق جنګ کړی نو ابوبکر صدیق بیا څه ټول مسلمانانو صحابه کرامو خو د مسلمه سره څه کړی جنګ یې کړی نو یو تپوس نه دا کوم چې هغه څنګه و ابوبکر صدیق څنګه و بیا استا په نسبت مسلمانو که کافر نعوذ بالله من ذلک هغه صحابه کرامو خو سره جنگونه کړي په حدیقه الموت کې سن 12 هجری کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور خلافت کې د چا سره جنگ کړي د مسلمه سره نو ستا په ذمه باندې ستا په 60 پورې 2 سپګین ختی یو د یو طرف ته بل دی بل یو سپګه پورې دا ون خطا چې ته ما ته وایې چې مسلمه خو د نبی علیه السلام پیغمبري منل نو هغه چې کافر هغه چې پیغمبر نو بیا چې هغه چا نه منو کافر نو صحابه کرامو ته څه خیال لري زمون خبره رسته ګوته په مونږ فتوا لګی چې ته مونږ ته نه منو ته مونږ ته وته کافر نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نور صحابه مبارک له څه خیال لري یو خبره ده دغه خبره ده چې ستاره ځان مبارک څه خیال لري او ستاره د خپل امتیانو مبارک څه خیال لري تا خو دې ته دا نه دی ویلي چې مسلمه پیغمبر ومنه نو دا کافر دي که مسلمانان نو دومره خبره چې ده دومره اوږدې مناظرې په دې باندې حاجی خبرې ډېرې ورسره یو بالکل هغه د مطلب خبره کوه زما به دا یو مزاج دی که تاسو دا ترجمه اخر ته الله تعالی په خیر خیریت ورسوله نو کېدی شي دا لږ لږ مزاج په تاسو کې پیدا شي چې دا ډېرې خواوشا خبرې وهل او دا خواوشا ټکول را ټکول د هغې په ځای یو ګزار پکار دی خو په دې مضغو پکار بس څه تخنول را تخنوله کله څه کېو کله څه کېو حاجي خواوشا کودالې وې خواوشا کودالې والو د حاجت نشته خو چې په باطل ګزار کوې نه په دې کپرۍ ګزار کوه او دا خبره د قرآن خبره ده که نه ده بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق هلته په برطانیه کې مې عیسایانو یو ځل زمونږ او د هغې په میاشت کې یو باسو ښه په گپ شپ کې به باسو ښه په یو دوستانه ماحول کې بیا به پې مونږ چای مې مسکله نو خو راتله به زمونږ خوا نو په هغې باس کې یو ځل خبره راغله نو په هغې کې هغه یو عیسایي چې دی نو هغه دغه وکړو یو تقریر یې وکړو چې عیسی علیه السلام بیرته را روان دی عیسی علیه السلام بیرته را روان دی او اخره زمانه ده اخره زمانه ده د امریکا کې خبرې او په برطانیه په دې ملکونو کې په امریکا کې یو نوی تنظیم جوړ شوی د 15 کاله وشو هغې نوم دی انډ ټایمر چې وخت ختم دی د دنیا وخت ختم بد دنیا هغې حکومت ته دا تجویز ورکړی دی چې په تاسو باندې د ملټي نیشنل کمپنیانو کوم قرضونه دي که نه وایي د دې غمونه مه کوئ ځان لړه مه خورئ دنیا سم روانېږي اسم دنیا روانېږي د قرضونو مرضونو غم مه کوئ دونه حده پورې چې سته د مسلمانانو به دومره اعتبار وی که نه ډېر ښه وی د مسلمانانو به دومره یقین وی چې قیامت راځي اسې ګوره یقین یې پېشته دی لطیفه به درته وایم زمونږ دا روډونه موډونه نه دا چې یو کال جوړ شي بل کال بیا رواني خیال هم دی که نه بلکې 15 شپږ ورځې پس بیا رواني نو ما نه چا تپوس وکړه ته یې ملګری کې اسې ما ذهن ته فورا کله یو خبره راشي سوچ مې به ډېر نه کړی خو فورا راشي نو ما سره ډېر سرکاري خلک ملګري هم ناست نو ما خبره وکړه نو ما یې چې اوس که خبره کوم خو دا غریبانان کچه کېږي نو ما وی اصل که دا داسې چل دی چې دا زموږ عقیده ده دا روډونه چې جوړوي دا د دې صحیح مسلمانان دي صحیح مسلمان دی ته وایي چې هغه نن ورځ تېره کړي نو هغه د سبا انتظار نه کوي هغه وایي کېدی شي چې مړ شمه دنیا سبا روانه شي نو دوی هم دا روډونه د یوې ورځې دپاره جوړوي دا د دې د عقیدې په بنیاد دا خبره کوي
او دا کافر چې کوم دي د دې خدا خیال دی چې په سونو کاله به موږ ژوندي یو نو هغې د سونو کاله لپاره روډونه جوړوي زمونږ که ټینکۍ وه که روډو که زمونږ کارخانه وه که زمونږ سکولو په دویم ورځ راوران پولي نامخ کوم کلونو کې ما ته یاد دی په کراچۍ کې پولو کراچۍ کې نشته په پنجاب کې نو سبا له یو وزیر راته افتتاح له نن پې میخه ورله او درز دغه پول ښکته راولوېده او که دغه وزیر د میخې هم روی او دی پې رالوېدلی وی نو خوند به یې بیا کړی نو دا نو زمونږ مسلمانان چونکې عقیده دا ده چې بس خو نننۍ ورځ ده او سبا خو مرو سبانۍ ورځ خو څه ده ولتنظر نفس ما قدمت لغد سبا خو قیامت دی نو چې قیامت دی نو دومره هسې څه کوو خو به دومره به وکړو چې نن پکار شي نو بازار اول دومره تنګي په دې روډي نو هغه دومره بیکاره وي چې سکول نه بل ور رالوېدلی پوهېږي چې ټینکۍ نو د هغې بل ور د اوبه تې بهېږي که پیپ یې جوړ کړی دی پلاستیک جوړ کړی هغې نه په مخه اوبه بهېږي پوهېږي په خبره نو دا مسلمان کوڅه به خپله نه پاکوي بل خو چې څه شی دی نو هغه ټول روان دی دا ځکه چې دی وایي چې زه خو مسلمان یم او د نن غم کوه او سبا له بیا خدای شته سبا له بیا خدای شته بل ټنډر به راوځي او یا وایي چې سبا له به دا دنیا یې به نه او هغې خو وایي چې دا به سبا لمي نو خبره په څه پورې خبره شوه نو عیسایانو اینډ ټایمر نو هلته عیسایانو موضوع جوړه کړه وایي چې عیسی علیه السلام واپس راځي نو چې تقریر وکړو نو ما ورته وایي چې یاره جي واپس خو راځي خو عیسی علیه السلام چې بېسې کېناستو په چای وګپ هم ما ورته وایي چې عیسی علیه السلام خو واپس راځي خو عیسی علیه السلام چې ته خو یو خبره یې کړې وه نو یې څه خبره یې کړې وه ما عیسی علیه السلام چې بره ته نو په بایبل کې دا لیکلي دي چې هغه ویلي چې زه ځکه زما چې که زه نیم تلی نو د خوشحالۍ هغه زیری نه راځي زه خو صرف د زیري دپاره راغلی یم اصل د خوشحالۍ زیری چې د قیامته پورې به ستاسو سره وي هغه چې زه نیم تلی نو هغه نه راځي نو زه ځکه ځم چې زما د هغه راتله زما په تلو موقوفه دي چې زه لاړ شم نو به راځي نو ما یې هغه د خوشحالۍ زیری خو څنګه چل دی خو رانغی او عیسی علیه السلام دغه دی واپس راځي نو یو بل ته یې وکتل مړه وایي دی په مخه داسې خبرې کوي سړی ته پرېږده وایي چی څښه نو ما نه چا خو بس کوم خبرې چې کوم وایي زه ته پرېږده که نه زه ته دا خبرې پرېږده خبرې په ګپ شپ واړه زه ته دا خبرې پرېږده که نه نو دا خبرې پرېږدو نه که نه خو څه کوې ورسره نو چا سره ته زور کوې چې اوس تا جواب نشي درکولی نو څه کوې نو دا یو خبره ذهن کې کېنوئ نو غلام احمد قادیاني ته نو فیدمغه څه خیر دی په نرمه نرمه کې ورته وایه خو څه کله کله په نرمه کې هم سړی ګزار کوي پخوا وایي چې ته څوک سړي خلک را اشاره کړي نو هسې په چکو واله او هغه یوې د مالوچو په دغه باندې مالوچو په دې بوجۍ وه په هغې وه نو هغه نورو ته خلکو خلاصول او دی ته چا نه خلاصوي هغه وایي بیخه موزه په دې مالوچو کې دننه وسپنې دي زما یې بیخ ویسته او ستاسو دا خیال دی چې دا نرم دی وایي تاسو دغه چوکي نو ته به داسې چل کوې په دې مالوچو په بوجۍ کې به څه بندې کړې زبردست دا د اوسپنو لښتې به پکې بندې کړې نو په ښکاره به داسې ښکاري چې دا څه دي مالوچ دي او د سړي به په منځ کې بیخ وتی ګزار به وله ورکوې دا د پنجابیانو له دا چل ښه ورځي دا چل ماله نه راځي هغوی له دا چل ښه ورځي چې خبره کوي که نه نو خبره داسې ښه په قلاره داسې پرې ریخمو په دې رومیال کې رابنده کړي او په قلاره په طریقې وکړي او مونږ خو به دغه سیده شډل خلک یو بس سیده سیده بس دا به زمونږ مزاج دا به زمونږ په دې هینه کې داسې څه شی چې مونږ را نرمه خبره نه کوي خو سیده په سیده بس زه خو په دې خوشحاله یم که تاسو پې خفه یې نو ځان له چل وګورئ ما له خو چل نه راځي زه خو په دې خوشحاله یم چې زه نیغه په نیغه خبره کوم په دې نه یم خفه ستومانه شوی پې نه یم په نرمو خبرو د اوسه پورې چا سم نه کړو او ما په دې ګرمو ډېر سم کړي پوه شئ په خبره باندې ډېر مې پې پوه کړي دي نو به هر حال خبره مې دا کوله چې قادیانی کافر دی ولې کافر دی نو دوه خبرې پکې تا زده کړې اوس بنیادي خبره دی بلې خبرې لم تا لپاره ما کتاب راوړی دویمه خبره دا ده چې څنګه چې په دې آیت کې مونږ ته ویلی شو اختلاف بیا د شروع کړی دی مونږ نه دی شروع کړی خلق مونږ ته وایي چې تاسو مسلمانان تقسیم کړو تاسو مسلمانانو کې اختلاف پیدا کړو قادیانی خبره وکړه نو څه چلو چې تاسو پې خامخا د کفر فتوا لګوله عام طور دنیا داسې وایي تاسو یو غوبل جوړ کړو جګړه هم جوړې کړې او دلته د پاکستان پارلیمنټ چې دی نو هغه بیا په قادیانی باندې فتوا په 1974 کې ولګوله چې دا کافر دي وایي دا ټوله لانجه تاسو جوړه کړه نو دا به هم نه کولې نو دا اختلاف او انتشار به نه جوړېدی نو زه تا ته اوس دا خبره ثابتوم چې دا اختلاف او انتشار زمونږ د طرف نه دی که دا د ده د طرف نه دی او په دې مسله خو ته پوهېږې که دا حوالې نه وي نو ته په دې پوهېږې چې پیغمبري او د پیغمبرۍ دعوه
آیا د پیغمبري د دعوی سره د دې خبرې گنجائش پاتې کیږي چې که څوک ومنیم ټیک دی او که څوک ونه منیم ټیک دی؟ نه جی پیغمبري خو داسې دعوه نه ده که چا دا دعوه کړي چې زه ښه سړی یم نو موږ به وایو چې یاره که ښه سړی شوې ځه، او چې چا وایي چې ښه سړی نه دی زه به پکې اړو جګړه نو دا خبره خو یوازې د ښه سړیتوب خبره خو نه ده. یا چا وایي چې هلکه زه عالم یم نو ما به وایي چې هلکه زه درسره اړو جګړه نه کوم، یې عالم ځه، که جامع عالم نه جامع خو دې د عالم دي زه به داسې ویم ځه. خو دا راته ووایه چې خبره د پیغمبرۍ د دعوې شي نو په هغې کې د دې خبرې ګنجایش کوم ځای را پیدا کېږي چې څوک به یې مني او څوک به یې نه مني او دواړه به یو امتي. نو دقه خبره دی غلام احمد قادیاني چې وکړه نو بیا ورسره دا مې ویله چې ما څوک پیغمبر نه مني نو دا کافر دی. نو فتوا د کفر اول هغه په موږ ولګوله که موږ په ده ولګوله؟ د ټولو نه اول خو د هغه د پیغمبرۍ د دې دعوې نه دا فتوا ثابته شوه، که لګولې نه وي نو فتوا ثابته شوه. ځکه چې پیغمبر ځان ته وایي او څوک یې نه مني خو خود کافر. خو دویمه خبره خو دا ده چې ده خو از خود دا ووایي چې زه څه یم پیغمبر یم او څوک زما پیغمبري نه مني نو دا څه دی؟ کافر دی. نو مولانا مودودي هغه حوالې نقل کړي دي نو په ځای د دې چې تا له ما په کاغذ کې راوړی نو د مولانا د کتاب نه مې درکړي هغې کې اوله خبره ده. دے لکی نمبر 1 دا اصل کی دا حقیقت النبوہ مرزا بشیر الدین محمود دا کتاب دے حقیقت النبوہ مرزا بشیر الدین محمود او دا صفحہ 228 وہ یہ بات بالکل روز روشن کی طرح ثابت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہے. یا وہ خبر بیا وہی مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ خدا کے خزانے ختم ہو گئے. ان کا یہ سمجھنا خدا تعالیٰ کی قدر کو ہی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے. چې خدای پیغمبران نه رالیږي نو دی پکې وایي چې خدای خزانې ختم شوې. مونږ چې وایو چې پیغمبر نه رالیږي نو ولې ځکه چې بل پیغمبر مصیبت دی، چې مصیبت نه وي خدای به رالیږلی وي. بل پیغمبر ځکه مصیبت دی چې د هغه په وجه باندې خو به خلک تقسیمیږي. او د محمد صلی الله علیه وسلم د نبوت نه بعد بل پیغمبر ضرورت ولې نشته ځکه چې د پیغمبر علیه السلام تعلیمات پوره دي. نو چې پوره تعلیمات یو په هغې د پاسه سړی راځي او نور پکې ځایي نو هغه به شته کار به خرابوي که نه به خرابوي. چې یو لوښی د پیو نه ډک او ته راغلی او نور پکې څه واچوې نو هغه شته پی به ترې تویېږي که نه؟ نو دا کوم د سړیتوب کار کوې ته؟ بس لوښی نه مخکې نه ډک دی که خبره پوره ده. نو چې پوره ده نو بیا پکې بلې خبرې ته حاجت څه دی؟ چې نیمګړتیا خو پکې نه ده چې بله پکې نیمګړتیا راغلی. نو دی وی میں کہتا ہوں ہزاروں نبی ہوں گے. نو ستا نه پس ہوں گے که ستا نه مخکې ومه؟ نو چې ستا نه مخکې دي نو ته منې نو ما ته ووایه چې دغه دي که نه بیا په تا باندې دا لازمه ده که نه کوي خبرې. بیا دام د بشیر الدین محمود صفحہ نمبر 62 انوار خلافت کتاب دے دا پاغی کی لکلی. بل د انوار خلافت اگر میری گردن کے دونوں طرف تلوار بھی رکھ دی جائے اور مجھے کہا جائے کہ تم کہو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو میں اسے ضرور کہوں گا کہ تو جھوٹا ہے کذاب ہے. آپ کے بعد نبی آ سکتے ہیں اور ضرور آ سکتے ہیں. دا خدا غا عقیدہ. اور پسی بل بیا یو بل عبارت دام پریدا پس شریعت اسلامی نبی کے جو معنی کرتی ہے اس کے معنی سے حضرت صاحب دیمو تا حضرت صاحب ہوئی تو تا حضرت صاحب آیا یو حضرتی یو حضرتی. حدیث کی چرا دی چی بانگ وی لیکی گی نو شیطان تختی ولہو زراتن نو زراتن داغا سے چلی پوئی گی بخبرہ نو پاگا زراتن سروتا تسوایا ازرت پس غید اسم تفضیل. خیر دے کہ نحویان دا نخپشی چی دی عیوبون اسم تفضیل نرازی بے خیر دے مہربانی بکا دارا تپریدا دا دی غلام احمد قادیانی تپرید نحوی دا بدن نخپکی گی خیر نو ازرت توایا غلام احمد قادیانی تبسوے ازرت. نو دے وہی چی ازرت دا ویلی دی چی ازرت ہرگز مجازی نبی نہیں بلکہ حقیقی نبی ہیں. مجازی نبی نہیں بلکہ
حقیقی نبی ہیں دا بالکل ولایتی دے اصلی انگریزی دے دا مانا کوتا حقیقی مانا سو پدی دے کہ چکالا کوئی دا شیسے شیرے دا گلاس دا بالکل ولایتی دے یعنی بالکل دے انگلینڈ نراغلے دے یعنی سدے سپا انگریزی دے ٹوپک چی انگریزی او دروالی نکم یو بکی اصلی انگریزی نو تو توی دا بالکل حقیقی دے یعنی انگریزی نبی دے سدے انگریزی نبی دے کنا انگریزانو تیار کردے کنا کئی خبر ہے دا مرزا بشیر احمد محمود بلا خبر دے وئی کل مسلمان جو مسیحی موعود یعنی حضرت غلام محمد کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں چسوک حضرت نبی نوی ندار دائرہ اسلام نوی سلے دادے آئین صداقت صداقت بشیر الدین محمود صفحہ نمبر 35 بل عبارت ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے مگر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا دا علیہ السلام اس رضو مدلی کے لینے دے یا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے داغ عبارت مولانا نقل کرے گا نا داغ پہ الفاظ کی نقل کرے یا محمد کو مانتا ہے مگر مسیح موعود کو نہیں مانتا وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے ٹک شو بیا ورپسی مسیح موعود نہ مراد دے سوگ یادئی زان یادئی پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج مسیح علیہ السلام نہ یادئی مسیح موعود دا ظالم زان توئی بل دا بشیر کلمت الفصل یو کتاب دے دے کلمت الفصل پاگے کی صفحہ نمبر 110 بیا بیان دا مرزا بشیر احمد بشیر الدین محمود گورداسپور پا عدالت کے بیان ورکڑے پا 1922 کے نو دا داغے پا حوالہ وہ ہم چونکہ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں اور غیر احمدی آپ کو نبی نہیں مانتے اس لیے قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق کہ کسی ایک نبی کا انکار بھی کفر ہے غیر احمدی کافر ہیں دے پا عدالت کے بیان ورکڑے دے 1922 کی اور پاکستان مسلمانان بے فتوہ کرے لگا والے دے 1974 کی نو فتوہ وہ لگا پا مونگ وہ لگا وہ لگا مونگ پاگا وہ لگا دا بل ان پدغی کیلی کلی ورنہ حضرت مسیح موعود نے تو فرمایا ہے کہ مسلمانوں کا اسلام اور ہے اور ہمارا اور ان کا خدا اور ہے اور ہمارا اور ہمارا حج اور ہے اور ان کا حج اور اسی طرح ان سے ہر بات میں اختلاف ہے او اسمو خدا بدل لے نبی زمان سنگا گیلا کئی چیلا کتا پہ فتوہ دا کفر لگا والا اگر فتوہ مخی ہو لگا والا کما مخی ہو لگا والا وہ ان کا خدا اور ہے بیا ہم پدہ کا کتاب کی بیا ہوئی یہ غلط ہے کہ دوسرے لوگوں سے ہمارا اختلاف صرف وفات مسیح یا اور چند مسائل پر ہے زمان پہ یسو مسئلو فرعیوں کے اختلاف نہ دے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات حضرت وہی ویلی دی فرمائی لی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نماز روزہ حج زکوٰۃ غرض آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ایک ایک چیز میں ان سے ہمیں اختلاف ہے ایک ایک چیز میں ہمیں ان سے نو چی پا اللہ کے اختلاف دے او پا قرآن کے اختلاف دے او پا پیغمبر کے اختلاف دے او مونگ توی چی نمانے نو کافر یا نو زمان نویم جتا کافری خو بیا با یو کافری کن پوئی گی پا پختوما نی کنا نو دا دے دا پارا میرے توی چی یو پا دے تزان پوئی کی پا دے نکتا چی دا کفر فتوہ اول چاو لگا ولا قادیانانو پا مونگ لگا ولا مونگ بنده لگا ولا کافر پخپل دے او مونگ تا کافر وی او کلا کلا با پتام سڑے پتوہ لگی نو یری گی بنا کلا کلا دسی وشی خلق فتوہ لگا مخی کلونو کی اوزلی
یو مرګره او زما دوست دی اوسم شته هغه راغی ما ته وایي چې یاره جي زه ډېر زیات ویرېږم او تا ته به څه تکلیف ورسېږي او ته لږه ګزاره وکړه ما ولې خیر خو دی وایي چې نن یو سړی راغلی و سیقې نه و که نه د رنګ ډنګ او په ظاهر کې بالکل په اسلام ښه برابر و وایي چې بس د جمعې ورځ و مازدیګر او د قبلې ته ودرېده او دا سر سرتور کړه او تا ته یې داسې خیرې وکړې که نه چې زه ویل چې ویرېدم ما زه خیر دی ته مه یېرېږه دا هېڅ خبره نه کله کله سړی خپل نوم دا خیرې ما دا به داسې ګرځي دا به پته ماته لګي دا به د چا پرې کپارې رالوېږي ها جي پوهېږې په خبره باندې نو وایي چې خیرې راته وکړه ډېرې زبردست خیرې وایي زه داسې وبهېږم ما چې نو په ما پسې راغی ما ته زړه مې د باندې سوځي لږه ګزاره کوه چې دا خلک راته خیرې نه کوي ما یې پرېږده چې کوي پوهېږې په خبره باندې نو خبره د دې پورې خبره شوه چې دی کله کله خپل نوم چا ته وایي بل ته وایي فرعون ولې موسی علیه السلام ته نه ویلي چې وانت من الکافرین فعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين دا ته چا ویلي فرعون چاته موسی علیه السلام ته نو د فرعون د غټ کافر بلو او په دغه زمانه کې د موسی علیه السلام د غټ پیغمبر او غټ سړی او غټ مؤمن بلو لیکن فرعون خپل نوم چاته وی موسی علیه السلام ته نو دې به یریږي نه د پخوانۍ فرعوني طریقې دي خپل نوم خلک بل ته وایي خپل نوم خلک څه ته وایي وی غلبیل را پاسې کوزې ته وایي چې شرمېږي پتا کې دوه سوري دي غلبیل ځان ته نه ګوري دارنګې مسلمانانو ته به مکه معظمه کې کافرانو څه وي واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وی به که نه به وي واذا رأوهم چې کله به دا مسلمانانو لیده نو قالو یو بل ته به وي هؤلاء هم الضالون هغه ګمراهان دغه دي نو ګمراهان پیغمبر علیه السلام او دغه ملګري وو که د مکې مشرکانو خو د مکې مشرکانو به چا ته وي ګمراهان او کله کله به تا ته داسې نه وایي ما ته د دې مینګور یو دوست ویلی وو وی پخوا د والي سوات په زمانه کې وی چې زه روان وم په لاره باندې نو یو کس بل ته وی چې هغه مودودي دغه دی هغه مودودي دغه دی وی هغه بل ورته چې خدای دې غرقه دا خو سم دم سړی دی وی چې نه ته دا مودودي دی وی چې لکه خو سم انسان دی یعنی د دې معنا دا چې مودودي سم نه نعوذ بالله من انسان ما ته یو استاد هغه ځای نه خیمه او هغه استاد به وفات شوی دی دعا وکړي چې الله یې وبخي الله دې وبخي ما ته یو ځل وی هلته مخامخ داسې کړکۍ وه کړکۍ په شیشه کې یوه طالب ښکارېده د افغانستان نو هغه او د شکل نه هم داسې ببر غونته کې و د غاښونه هم داسې راوتې غونته کې و خطرناک غونته کې ښکارېده او مجاهد و ډېر ښه مجاهد زموږ خواله به کله کله راته نو مولوي صاحب ما ته وایي چې هغه طالب پېژنې یعنې دا ما ته وایي ځان له ناس یم ورسره په 1978 خبره ده نو ما وایي چې نه جي دا نه پېژنې وایي دا نه پېژنې ما وایي نه وی دا د دنه ورې ځان ساته ما ولې جي وی دا مودودي دی ما یار جي مودودي څه ته ساده ځان مې ساده جوړ ما جي مودودي ته مودودي نه پیژنې خدای پاک زه څه پیژنم ما ته څه پته خو راغلی مې اوس که تاسو راته څه وښودو ښه ده که نه نو همدغسې به کور ته ځم ما ته څه پته وی ښه نه پیژنې وی مودودي سړي خور ته وایي وی دا سړي خور دی وی ډېر شی طالبان یې خوړلي دي وی که ته ورسره یوازې وه دی خوري دي بل نو ما خو ځان راټینګ که خو غږ مې ونه بله ورځ زمونږ اجتماع و نو هغې کې مې ده ته دعوت ورکړو چې راغی نو ما ته چې وکتل پوه شي په خبره پوه خو شو چې چل خو دی او زه یې مو پېژندم چې ده ته خو بس نه څه پته وي غټه اجتماع وه په دې مردان نو چې بیا به زه رالم نو زه به ورسره کېناستم ما مولوي صاحب څنګه وزګار نه یم کتاب ګورم پوه به شي دی به ما ته هغه خبره کوي ده ته خو ما ویلي چې مودودي سړي خور دی او مودودي خدای په خپله دی او ما ته خو ویلي زه نه پېژنم پوه شي په خبره دا دومره سادهګان دي اصدق الله تعالی ساده بنده د خدای تعالی بلکل اصدق ساده بنده د خدای تعالی پوهېږې په خبره باندې او که نورې سادهګۍ مې درته وویلې نو هغه د ما سره په طالب علمۍ کې ما چونکې په نورو مدرسو کې ډېر سبقونه ویلي ما په مینګوره کې ویلی دی سبق ما په اکوړي کې ویلی دی ما په تورو کې ویلی دی پوه شي په خبره ما په 3 مدرسو کې د مولانا مودودي د فکر د مخالفینو سره سبق ویلی دی داسې نه یم پوه شي په خبره 4 کاله ما د مولانا مودودي د فکر د مخالفینو سره سبق ویلی دی پاره مې دا کتل چې زما خبره درسته ده د دې خبره درسته زما هغه استادان ټیک وایي دی ټیک وایي دا ما پوره ججمنټ کاوه د دې هر څه داسې به په وړاندو سترګو نه یم لګیا
پوهیږي په خبره باندې خدای ټول داستانونه خو نشي بیانې به هر حال دومره حد پورې خبره کافی ده وما انزل من قبلک او چې سستانه مخکې نازل دي په دې باندې ایمان لري او وروسته نازلېدل نشته بیا قادیانه دروغ وایي دا دجال دی دا حضرت دی څه دی یو چا پسې شعر ویلی دی او شعر هم ګوره د حدیث مطابق دی اگر چې خبره ډیره زیاته دا غلام احمد قادیانه حضرت په ټټۍ کې مړو په څه کې مړو په چوناڼۍ کې پښتنو په پښتو کې ورته چوناڼۍ وایي تاسو له پښتو درځي ټټۍ ته په پښتو کې څه وایي ټټۍ خو ورته په اردو کې وایي په پښتو کې ورته څه وایي چوناڼۍ نو دا په چوناڼۍ کې مړو او حدیث کې دا راځي چې پیغمبر چې په کوم ځای کې وفات کیږي نو دا هغه ځای د قبر د پاره خوښي د دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په کمره کې وفات کېده نو خلک دلیل هم دا وي چې دلته د نبی له صلوات والسلام دفن بدلته کی روزه به هم دای ولی ځکه دا کور د پیغمبر علیه السلام خو د حضرت عائشه رضی الله عنها د وجه نه خو نو الته بیا دفن شو نو اغلی کلی دی چې غلام احمد اگر ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں نہ مرتا کبھی شعر بار سے څنګه چې خپې مې به ماتیو کروغه به دا پته راته نشته خو به هر حال شعر دسه ده تو ٹٹی میں نہ مرتا کبھی نو دا حضرتو دا نه پیغمبر او نه خسړیو او دا لاهوریان چې ورته وی لاهوریان لاهوري ګروپ تاسو به کاغذونو مغزونو کې دلیل لیکن یو قادیانی ګروپ دی یو احمدی دی او یو لاهوري ګروپ دی نو دا لاهوري ګروپ چې دی دا په قادیانانو کې یو بل ډله د دی وته خسړی وي پیغمبر ته نه وایو خو خسړی وته وي نه خسړی دسی په دې کې خسړی توپ سي د خسړی توپ څه دلیل څه دی و یاره جی ولی الله دې کرامات والا دی د خدای ولی دی مې د خدای ولی نه دی خدای والا دی الله والا نه دی الله والا دی بدلک فرق پکې دی څه دی دی به د الله ولی دی ته او هم دغه ټکی دی خو لږونه پکې فرق دی د الله ولی نه دی الله والا دی خجی وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون زي وقفه وكذا